بخیر رمضان بخیر رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو مینوالو تاسو ته هرکلی وایو هم پښتون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې زه یم ستاسو خپل ارباز خان. ګرانو کتونکو نن د خیره شپاړسمه روژه ده او د دې میاشت درېیمه جمعه مبارک. هسې خو د جمعې خپل یو فضیلت دی، د روژې هرې ورځ خپل یو فضیلت دی، یو اهمیت دی، خو د جمعې او بیا د روژې د جمعې خپل یو ډېر اهمیت لري، یو ډېر فضیلت لري. الله دې زموږ د عبادات قبول کړي او ما ته خو داسې ښکاري چې الله دې وکړي که دې پیره دا میاشت د 13 شوه نو موږ ته به د خیره 15 جمعې میلاوي شي، نو موږ څومره بختور یو. الله تعالی دې په موږ باندې خپل رحم او کرم وکړي. په قرآن پاک کې الله پاک فرماوي ومن احیاء فکأنما احیاء الناس جمیعا. چا چې د یو انسان ژوند بچ کو نو گویا هغه غونډ انسانیت بچ کو. 26 دسمبر 2004 د دنیا په تاریخ کې یو ډیره هولناکه ورځ، یو ډیره هیبت زده ورځ چې په هغه ورځ په بحر هند کې سونامي راغلی وه. په 4 ملکونو کې دې سونامي ډیره تباهي وکړه. دې کې انډونیشیا، سریلنکا، انډیا او تھایلینډ. او په یو اندازې مطابق چې تقریباً 102 لاکھ کسان چې کوم دي که نه هغه په دې سونامي کې د دې فاني دنیا نه رخصته شو. خو په تھایلینډ کې یو داسې بیچ و، مکاو بیچ، چې په هغه بیچ باندې هغه وخت زرګونه په تعداد کې چې کوم دی ټورسټ موجود و، خو په هغوی کې یو هم زخمی نه شو او نه د دې جهان نه رخصت شو. هغه څنګه؟ هغه د یوې 10 کالو ماشومې د لاسه. ټیلی سمیت د یو 10 کالو ماشومه وه او هغه خپل مور او پلار سره په هغه بیچ باندې وه او زرګونو تعداد کې چې کوم دی نو ټورسټ هلته راغلي وو. هغې ماشومې څه نوټ کړل چې د سمندر چې کومې چپې وې که نه هغه رو رو رستو کېدې او د سمندر چې کوم واړه واړه کبونه هغه د خشکۍ طرف ته راغلل او هغه شګه چې کومه ده که نه هغه بالکل اوچه شوه. نو هغه په جغرافي کې ډېر ایکسپرټ وه، نو هغې ته د خپل استاد یو سبق رایاد شو چې کله داسې علامات وي په سمندر کې نو د دې مطلب دا دی چې یو ډېر غټ طوفان راتلو والا دی. هغې ورمنډه کوه خپل مور او پلار ته دا پوره کیسه ووایي چې داسې حالات دي نو پکار دی چې موږ د دې ځای نه ووځو. خو خیر مور او پلار د هغې په خبرې باندې څه غوږ ونه کړو. هغه لاړه د هغه دی چې کوم کوسټ ګارډز وو هغوی ته دا معامله ووایي، هغوی هم پې څه غوږ ونه کړو.
بیا هغه ماشوم لاړه او د هوټل مینیجر ته وویل چې خدا را څه چلو کې دا خلک د دې ځای نه وباسي کنې ډېر تباهي به راشي. خو بهرحال هغې په ډېر زیات اصرار باندې هغه مینیجر چې کوم دی هغې ګوګل سرچ کو او چې وکتل چې واقعي دا خو د یو ډېر غټې تباهۍ نښه ده. او بس بیا څه چلو چې هغه مینیجر خپل کوسټ کارډ ځان سره کړ او د هغه د نه هغه ټول ټورسټ خو وکیټ کړل او ټیک 3 غنټې پس په هغه سمندر کې بیا یو داسې طوفان راغو چې د هغه هوټل هم بیا نام و نشان پاتې نه شو. خو یوې وړې ماشومې د 10 کالو یو وړې ماشوم زرګونه انسانیت چې کوم دی که نه انسانان د هغوی ژوند یې بچ کړو. دا یو ډېره ښېګړه ده. ځکه زه وایم چې الله تعالی دې موږ ته هم دومره توفیق راکړي چې موږ هم په سخته کې د چا مرسته وکړو. الله تعالی دې په موږ باندې خپل رحم وکړي. آمین. جی مینوالو پروګرام لږ مخکې بوځو او په کچن کې دې وخت کې چې کوم دی نو افراسیاب خوبي وي ورسره چې کومه ده نو مومنه خان هم ده. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې تاسو؟ زه ښه یم، تاسو څنګه یې؟ زه ښه یم الحمدلله. روژې څنګه تېرېږي؟ روژې د خیره ډېرې ښې نیمې خو تېرې شوې. او نیمې خو تېرې شوې بس لږې پاتې شوې. او د رمضان میاشتې درېیمه جمعه مو مبارکه شه سر. بالکل جمعه مبارکه شه او بس الله دې وکړي چې بس لږې چې کومې ورځې دي دا دې په خیر تېرې شي. لکه چې اوس ګرمي لږه زیاته شوه او په جسم کې چې کوم دی نو د ډیهایډریشن زیات شو او اوس تنده زیاته شوه. نو تاسو ته هم پکار دی مینهوالو چې لږ زیات خیال کوئ او په روژه ماته کې چې کوم دی که نه نو د الکټرولایټس لږ زیات استعمال کوئ لکه نیمبو اور داسې نمکیات وغیره. جی مومنه نن موږ سره څه دي په کچن کې؟ جی افراسیاب موږ نن څه پخوو؟ سر نن به زمونږ کچن کې پخیږي اچاري چکن هانډي او دا به مونږ پخوو په شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کې. شمع بولے دل کی بولیاں. شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، شمع کا گھرانہ صحت مند اور توانا. هغې نه علاوه دا تاسو کچن سیټ اپ چې ګورئ دا خوبصورت ډیکوریشن او ایچ اینڈ ایوری تھنګ چې دی هغه مینیجیبل دی که نه دا دی شیزي کچن اینڈ انټیریر طرف نه. هغې نه علاوه زموږ سیټ باندې چې څومره فرنیچر دی هغه بیلاس انټیریر طرف نه دی. تاسو ټولو تعاون یو جهان مننه. جی نو مینهوالو موږ سره اوسئ، دلته اخلو یو وړه شان دمه او د دمې نه پس راځو خپل مېلمنو سره. بخیر رمضان، بخیر رمضان، بخیر رمضان. جی ویلکم بیک ډیر ویورز او یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو هم پښتون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې. مینهوالو تاسو ته پته ده چې دې نه وړاندې موږ خپل یو نوی سیګمنټ جاري کړو په خپل پروګرام کې او هغه و مقابله نعتخواني. نو یو ځل بیا موږ سره چې کوم دی نو نعتخوان راغلی دي او دا مقابله به جاري وي. د دې سیګمنټ چې کوم دی موږ سره سپانسر دی کرشي کا جامع شیری. دا چې کوم نن کنټسټنټ چې کوم په دې کې وګټي هغوی ته به دا ګفټ هیمپر ملاویږي. خو موږ سره یو بل بمپر پرایز هم دی د سکون د طرف نه او هغه دی 42 انچ LED سکرین او هغه به موږ ورکو هغه وینر ته کوم چې په فائنل راوند کې به وینر وي. نو زه چې کوم دی نو زما ججز صاحبان هم دلته راغلي دي، میډم جویریه، طارق صاحبه او محمد صبغت الله قادری صاحب. نو مومنه جی تاسو لږ SOPs هم ووایئ د دوی نومونه. یس ټولو نه پهله به زه سپانسر هغه کومه. سکون کا کہنا ہے سے نو ٹو سیلف میڈیکیشن، سکون سے پرسکون، پاکستان فرسٹ اینڈ اونلی ویلنس برانڈ. کھانا اور پینا نہیں صرف لگانا ہے، سکون سے ہوگا ہر گھر پرسکون. پاکستان اونلی گلوبل ریکگنائزڈ ویلنس برانڈ، سکون سے پرسکون. جی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نیلم شہزادی، آریان الخیری، نایاب فضل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ لوگ ریڈی ہیں؟ ہاں جی. اچھا کچھ SOPs ہیں، رولز ہیں جو آپ لوگوں کو فالو کرنے ہوں گے، جس میں سے سب سے فرسٹ پر ہے نعت گانے کی طرز پر نہ ہو، 3 منٹ سے زیادہ نہ ہو اور کلام معیاری ہو. ہم لوگ سٹارٹ لے رہے ہیں نیلم شہزادی سے. جی ججز صاحبان اجازت ہے؟ جی بسم اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو
न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है। रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। ऐसा कोई, ऐसा कोई महबूब न होगा, न कहीं है बैठा है चटाई पे, मगर अर्श नशीं है, और मिलता नहीं क्या क्या मिलता नहीं क्या क्या, तो जहां को तेरे दर से आका एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। दिल गिरिया गुनाह और नजर सूए मदीना, दिल गिरिया गुनाह और नजर सूए मदीना। आज़म तेरा अंदाज़े तलब कितना हसी है। जी नायाब फजल। काश में दौर पैगंबर में
खुदा कदमों में आका के मैं पाया जाता, काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता, काश है काश है काश में होता कोई ऐसी लकड़ी, काश है काश में होता कोई ऐसी लकड़ी, जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता, काश मैं दौर पैगंबर में। जी जजेस साहिबान। और माशाल्लाह तीनों बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा। सबसे पहले हम नीलम की बात करते हैं। जी नीलम ने कलाम बहुत अच्छा सेलेक्ट किया और कुछ जगहों पे आपका जो है ना नर्वसनेस भी नज़र आई, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस नज़र आई, लेकिन आपने उसको कंट्रोल अच्छा किया माशाल्लाह, कंट्रोल आपने कर लिया था। और थोड़ा सा अगर आपसे एक चीज़ मैं कहूँगा कि अपना आई कांटेक्ट को जो है ना उसको इम्प्रूव करें। आपका आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं है। कंपटीशन में आपकी जजमेंट के अंदर आई कांटेक्ट को भी जज किया जाता है, तो आप आंखें बंद करके पढ़ रही थी, तो कोशिश करें इसको ओवरकम करें। बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, वो इंशाल्लाह जब हम टोटल करेंगे तो बेस्ट विशेस फॉर यू। और उसके बाद आर्यान ने माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम का इंतखाब, जिसे हम कहते हैं खालिस्तन नबी करीम की तारीफ़ थी उस कलाम में, तो यही हम डिमांड करते हैं बच्चों से कि मुकाबले के अंदर खालिस्तन तारीफ़ बयान करें। तो इनका कलाम बहुत अच्छा था, तलफ़ुज़ बहुत अच्छा था। और तीसरे नंबर पे हमारी बहन नायाब ने जो पढ़ा, इनका भी कलाम अच्छा था, लेकिन कुछ थोड़ी जगहों पे इनका मुझे अस्ताई भी कमज़ोर लगी और अंतरे में थोड़ी सी मज़ीद जान डालने की ज़रूरत है। थोड़ी और कोशिश करें, और कोशिश करें कि आपको कलाम ज़बानी याद हो जब आप मुकाबले में आएँ। आज तो चले हम थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं क्योंकि रोज़ा भी है। आई कैन अंडरस्टैंड कि रोज़े में पढ़ना भी मुश्किल होता है सबके लिए, लेकिन कोशिश किया करें जो बेसिक रूल्स हैं ना उनको ना तोड़ें, ठीक है। बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जी तो आज की विनर कौन है हमारी? कोई अभी रिमार्क्स आप रिमार्क्स थे ना। अच्छा सॉरी, चलें आपके भी remarks। हम एंड पे अनाउंस करेंगे कि आज कौन से बच्चे हमारे साथ फाइनल राउंड में जा रहे हैं, ठीक है। ये क्वालिफायर राउंड है ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है। जी सेम रिमार्क्स जो कि सिबगतुल्लाह ने दिए हैं, बस थोड़ा सा ये है कि कलाम जो सिलेक्ट करें वो तारीफ़ खालिस्तन, हम कोशिश यही बार बार कह रहे हैं कि आप सल्लम की सना। और आपने मुझे जो लास्ट टेंसा आपने फ़ारसी का इसमें ऐड किया, दिलगिरिया कुना और नज़र सोए मदीना, इट वाज ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत शेर, अच्छा अदा किया, थोड़ा खोल के पढ़े दिल, मतलब आपकी आवाज़ में थोड़ा सा मसला वो रोज़े की वजह से लगा, लेकिन थैंक यू फॉर सच अ गुड प्रेजेंटेशन। और आप भी नायाब प्रैक्टिस करें बहुत अच्छा आपने आज अदा किया है। और एक चीज़ जब आपको कही जाए ना कि आप एक अस्ताई और एक अंतरा पढ़ें, तो एक ही पढ़ें, आप रिपीटिशन ना करें, क्योंकि सम टाइम जजेस उस चीज़ को भी पॉइंट आउट कर लेते हैं, तो वहाँ आपकी मार्क्स डिडक्शन हो सकती है, तो ये आपके लिए ख़तरा है। जी थैंक यू, यही थे हमारी तरफ से रिमार्क्स। अब आप कैरी ऑन। जी नेक्स्ट जी आएंगे, हाँ जी। नहीं, अब आई क्वालिफाई अभी आप नहीं बता रहे हमें। अभी वो अभी तीन सर आएंगे तीन ना आएंगे ना। और अच्छा हाँ फिर जी उनमें से, हाँ। लास्ट में हम इंशाल्लाह अनाउंस जी करेंगे तो कि हमारे साथ बाकी कौन तीन जा बच्चों को रहा है। बुलाया। मिनवाल उदलता अखलू यो वडू के शांत ब्रेक। बखेर रमज़ान, बखेर रमज़ान, बखेर रमज़ान। वेलकम बैक। हम पश्तोवन रमज़ान ट्रांसमिशन बखैर रमज़ान के उजल ब्या मुंगतास्ता हरकले वायु और मुंगसरा नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स थी सैयद आकिब गिलानी, हाफिज मोहम्मद वासे और शकील अहमद। जी इस कंपटीशन के कुछ रूल्स हैं जो आप सबको फॉलो करने होंगे। नंबर 1, नात गाने की तर्ज पर ना हो, 3 मिनट से ज्यादा ना हो और कलाम मयारी हो। और रिपीटिशन ना हो, जैसा काजी साहब एक बार दोबारा जी बता दें। जी रिपीटिशन से मुराद कि आपको कहा जाए जब एक अस्थाई और एक अंतरा पढ़ें एक सही तो उसके आप दूसरे शेर की तरफ ना जाएं। एक तो टाइम भी आपका बचेगा और दूसरा आपकी मार्क्स भी डिडक्शन हो सकती है जब आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो। चलें जी बिस्मिल्लाह। जी हम स्टार्ट ले रहे हैं सैयद आकिब गिलानी साहब से। पै करे दिल रुबा
ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال کا اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ۔ جی حافظ محمد واسی۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، تیرا سکہ رواں کل جگہ میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا رب کیا جم سب ہیں زیر نگین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے
रसूल अमीन। जज़ाक अल्लाह जी। जी शकील अहमद। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन बनाए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुझे सरकार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, जी सर। जी एक दफ़ा दोबारा आपको बता दें कि इस सेगमेंट के जो हमारे स्पॉन्सर हैं वो हैं करशी का जामे शीरी और सुकून। जी जजेस साहिबान। सर पहले आकिब की तरफ आ जी, जाते हैं। प्लीज़। आकिब आपने बहुत टोटल खूबसूरत पैक करे दिल रुबा बन के आया, बहुत खूबसूरत और बहुत पुराना कलाम है माशाल्लाह, और आपने उसको स्टार्ट में थोड़ी वेरिएशन दे के अपने लिहाज से इम्प्रोवाइज़ करके पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। थोड़े से जब आप सुर उठा रहे थे वहाँ पे थोड़ी सी आपकी ना ट्यून थोड़ी जब नीचे वाले सुर लगा रहे थे तो थोड़ा सा चेंज मुझे फ़ील हुआ है। अदरवाइज़ बहुत खूबसूरत कलाम, सना हुआनी का जो एस्पेक्ट है वो कवर हो रहा था। नेक्स्ट जो हमारे हाफिज़ मोहम्मद वासे हैं, वासे आपके कलाम बहुत खूबसूरत, मेरा फेवरेट कलाम है ए रसूल अमी खातमुल मुरसलीन, और मंजूरुल कनैन साहब ने इसको सिखाया, जो हमारे जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए। तो द पॉइंट इज़ कि आपने ना इसके जो सुर लगाए हैं वो काफ़ी मुझे वीक लगे हैं, मतलब इसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये बहुत बहुत ऊंचा कलाम, मतलब इसकी बहुत स्ट्रेंथ जो है इसमें दरकार है। तो स्टिल बहुत अच्छा माशाल्लाह से आपने अदा किया, यहाँ पे एटलीस्ट आप आके पार्टिसिपेट किया, ये बहुत बड़ी बात है। और शकील अहमद आपने भी बहुत खूबसूरत कलाम चूज़ किया, ऐसा तुझे खालिक ने, बहुत प्यारा कलाम है। और जो है आपकी प्रोनाउंसिएशन में कुछ थोड़ा सा मुझे फ़र्क लग रहा था। एक आपने शायद स्टेंजा के एंड में थोड़ा सा बताएंगे सिबगतुल्लाह। मैं तीनों की तरफ पढ़ता हूँ। सबसे पहले सैयद आकिब शाह साहब ने जो पढ़ा, बहुत खूबसूरत कलाम और मशहूर ज़माना कलाम, और ये भी खालिस्तान तारीफ़ थी नबी करीम की, बहुत अच्छे से इन्होंने निभाया। और इनकी आवाज़ माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड, इनकी आवाज़ में एक पुख्तगी है कि जो कि नात खानों की आवाज़ में बहुत कम देखने को मिलती है, और मैच्योरिटी नज़र आती है। तो इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। और बाकी जो रिमार्क्स मैडम ने दिए वो काफ़ी है मेरे ख्याल में, मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं करूँगा। और हमारे अब्दुल वासे भाई, आपका कलाम माशाल्लाह इंतखाब कलाम बहुत ज़बरदस्त था, और ये भी खालिस्तान तारीफ़ थी हुजूर की, लेकिन उसमें आपकी कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हैं और कुछ तलफ़ुज़ की अदायगी जो है ना
وہ اس کو زیادہ میٹر کرتی ہے کہ آپ الفاظ کی ادائیگی کس طرح سے کر رہے ہیں. آپ یہاں پہ آپ نے حسین لفظ بولا, حسین نہیں حسین لفظ ہے. اب ایک لفظ ہے خاتم المرسلین آپ نے پڑھا, یہ خاتم المرسلین ہے, ہاں ٹھیک ہے. زیر زبر کی غلطی سے بھی آپ کا ایک نمبر کٹتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے پڑھا حسین, اے ازل کے حسین, آپ نے حسین پڑھا, یہ نون نہیں ہے, نون غنہ ہے. حسین, اے ازل کے حسین, اے ابد کے حسین, تجھ سا کوئی نہیں. تو اس کے علاوہ انترے میں بھی آپ نے, جب آپ نے استائی آلریڈی آپ کی ویک تھی, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ انترے کو مزید بہتر بنا کے اس کو لاتے, لیکن آپ کا انترا بھی مجھے ویک لگا, اس پر آپ کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اور باقی بیسٹ وشز. اور شکیل کے لیے میں کہوں گا, انہوں نے بہت مشہور زمانہ کلام, اور موسٹلی مقابلوں کے اندر یہی کلام زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالصتاً تعریف ہے, ایسا تجھے خالق نے ترادار بنایا. اچھا, آپ کی کچھ ٹیکنیکل مسٹیکس ہیں انترے میں, آپ کا تھوڑا سا جو اب آپ نے انترا اٹھایا نا, تو تھوڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے تھا, مزید بہتر کیا جا سکتا تھا, لیکن بہتر تھا. اور ایک آپ کی ٹیکنیکلی جو سر کی, جو میں آپ کو ایک بتانے لگوں سب کے لیے, جب آپ کسی سر کو, اگلے سر کو آپ اڈاپٹ کرنے لگے ہوتے ہیں نا اٹھانے کے لیے, تو آپ نے اس کو سوچنا نہیں ہے, آپ نے اس کو سوچا پہلے, آپ نے ہوں کر کے پہلے سوچا کہ یہ کیا سر ہے, بنا سوچے سمجھے آپ نے فوراً سے اس کے اوپر آ جانا ہے. مثال کے طور پہ, ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یہ جو ہوں ہے نا, یہ آپ کا سارا ٹیمپو توڑ. آپ نے سوچنا نہیں ہے کہ میں اگلا سر کہوں گا, اس سے پہلے آپ وارم اپ ہو رہے ہو. مقابلے کے اندر آپ نے یہ کام نہیں کرنا, تو یہ بھی آپ کی ٹیکنیکلی مسٹیک ہے. آپ نے فوراً سے سر کو پہچاننا, آپ نے اپنے مائنڈ میں پہچان لینا ہے, لیکن وہ پہچاننے کا آپ کا ادا حلق سے, زبان سے نہ ہو, بلکہ زبان سے آپ کے لفظ با لفظ ایسے پانی کی طرح. باقی بیسٹ وشز آپ سب کے لیے, سب نے بہت اچھا پڑھا. یہ آپ کی کوئی حوصلہ شکنی نہیں ہے, جی نا, یہ حوصلہ افزائی ہے, حوصلہ افزائی اور اصلاح. آگے آپ نے ماشاءاللہ ابھی بہت چلنا ہے آگے, تو اور یہ بڑی آگے کے لیے اچھی فائدہ آپ نے مند ہے. کیلکولیشن کی, اور بڑے 90 تولے جو ہے نا آپ نے وہ الفاظ استعمال کیے. بالکل, یہ جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے, دیکھیں ہم سب کا جاری ہے, ہم آگے ان کے ہینڈ اوور کرتے ہیں. جی, تو اب ہمارا جو ہے ونر کون ہے جی دونوں راؤنڈز کے؟ اور اس کے علاوہ جی تین نے آج ہمارے ساتھ فائنل راؤنڈ میں جانا ہے. جی, تین نے, تو ہم 3 نام اناؤنس کریں گے ابھی. جی جی, 3 نام اناؤنس کریں جی. اور میں اس سے قبل یہ بتا دوں کہ دیکھیں, نعت خوانی ویسے ہی ایک بہت بڑا شرف اور اعزاز ہے, اس میں ہم بھی شامل ہیں, آپ بھی شامل ہیں, جتنے بچے ثنا خوانی کرتے ہیں, تو یہ ویسے ہی ایک شرف اور اعزاز ہے. لیکن یہ ایک دنیاوی اصول ہے, ایک مقابلہ ہے, ایک نے آگے جانا ہے, ایک نے باہر ہونا ہے. تو اس چیز کے اوپر آپ لوگوں نے, جو باہر ہوتے ہیں انہیں ڈسائڈ نہیں ہونا. آپ لوگوں کے لیے یہاں آنا, اتنے لوگوں کے سامنے اسکرین پر آپ کا نعت پڑھنا, یہ بہت بڑی بات ہے, اور اللہ آپ کو کامیاب کرے. بس اب میڈم رزلٹ اناؤنس کریں. جو ہماری شیٹس کی کیلکولیشن کے مطابق جو پہلے نمبر پہ بچہ جا رہا ہے وہ محمد آریان الخیری, پہلے راؤنڈ میں سے. جی جی, لاسٹ والے, ماشاءاللہ جی. اور سید عاقب گیلانی, یہ ابھی اور سیکنڈ پوزیشن پہ ہے. نہیں سر, یہ اس راؤنڈ میں سے یہ ہے بیسٹ, جو یعنی ان تینوں میں سے یہ بیسٹ ان کے. یہ 2 ہمارے ساتھ فائنل راؤنڈ میں جا رہے ہیں, انہوں نے کوالیفائی کیا. جی, ایک اور کرنا ہے. اور ایک سر ہم اچھا, پہلے راؤنڈ میں سے نیلم اینڈ آریان. جی, آریان, ٹھیک ہے جی. نیلم, آریان اور عاقب, یہ 3 ہمارے ساتھ. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بہت مبارک. اچھا جی, تو اس کا مطلب ہے کہ آج کے ہمارے اس پروگرام کے ونر 3 ہیں. تو تینوں کو جی جناب ہماری طرف سے, امین ہماری طرف سے, اس پروگرام کی طرف سے جامع شیریں اور سکون کے جناب یہ گفٹ ہیمپر جائیں گے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو جی. آ جائیے. کرشی جامع شیریں, بہت بہت مبارک ہو آپ کو. چلیں جی, آپ بھی آ جائیں. جی, یہ سکون کا گفٹ ہیمپر آپ کے لیے, آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. جی, وہ بچہ جو پہلا راؤنڈ میں ونر تھا, آریان آ جاؤ, مبارک ہو. یہ سکون کی طرف سے گفٹ ہیمپر آپ کے لیے, ٹھیک ہے جی. چلیں, بہت بہت مبارک ہو. بہت بہت مبارک ہو. چلیں جی, آج کا ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے اب یہ اختتام پذیر ہوتا ہے. تو نیکسٹ سیگمنٹ کے لیے امین آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. رمضان
ون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو او مونږ سره کچن کې دی افراز صاحب. جی افراز صاحب زمونږ ډش پخیږي؟ جی مومنه زمونږ چکن اچاری هانډي تیاریږي. د دې ریسیپي و شارټ ریسیپي مونږ خپل کتونکو ته ووایو او پراپر چې کوم ګرامز سره ریسیپي ده هغه به دې سره بیا چارټ په صورت باندې شیر کوو. ټول نه پهله مونږ شمع کوکنګ آیل 4 ټیبل سپون خپل پین کې واچولو. هغې نه پس چې آیل ګرم شي هغې نه پس مونږ 1 ټیبل سپون جنجر گارلک پیسټ په هغې کې ایډ کو چې هغه هم لږ شان لایټ براون شي. هغې نه پس زمونږ کوم بونلیس چکن و 500 ګرام مونږ سره چکن و هغه مونږ دې کې ایډ کو او د دې چې بونایي وشي دې نه پس چې کوم ویجیټیبل دي مونږ سره ټماټر او پیاز دا به پکې ایډ کوو. د دې کوم سپایسیز دي مسالې هغې کې مونږ ته هلدي لال مرچ او اچاري مساله چې کومه ده هغه پکار ده او ماسته او اچار به دې کې مونږ ایډ کوو. صحیح ده. او دا کوکنگ آئل کم یوز کو؟ شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل شمع کا گھرانہ صحت مند اور توانا. اگر سرا سرا زمون سرا گیسٹ تھی ڈاکٹر محمد یاسین ملک. گزشتہ تقریباً 10 برسوں سے مختلف ٹی وی چینلز پر رمضان ٹرانسمیشن کی میزبانی کا شرف حاصل کیا آپ نے. اس کے ساتھ ساتھ اس سال آپ نے کوئی نور ٹی وی کے ساتھ کام کیا. آپ کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. ویلکم. اگر سرا سرا زمون سرا موجود دی ابو بکر ریلیجیس اسکالر. السلام علیکم سر. څنګه تاسو؟ سلام الحمدلله. تاسو مونږ یو ځل بیا هرکلی وایو. مننه ډیره مننه. اگر سرا سرا مونږ سرا موجود دی قاری نعمان آصف نقشبندی. السلام علیکم سر. ہم آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں. جی آصف صاحب کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ آپ بھی ہوسٹنگ کرتے ہیں؟ ہاں جی میں بھی ہوسٹنگ کرتا ہوں. اچھا اچھا. لیکن آپ کو دیکھ کے جو ہے وہ کافی موٹیویشن بھی ملی ہے مجھے دیکھ کے. ہاں جی کیونکہ ہم آپ کو تب سے جانتے ہیں نا کہ جو سیریز ریوائز ہو رہی تھی جب ہندوستان یہ افغانستان اور پاکستان کی پشتو انڈسٹری نا آپ سے بڑی محبت کرتی ہے نا. 2000 کے بعد جو آپ نا وہ جو سپر سٹار ارباز خان ہے نا اس کو اگر ہم رمضان کے سیٹ پہ دیکھیں گے تو اوبیسلی بڑا کمفرٹ فیل ہوگا ہمیں. کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمیں سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ انڈسٹری ان کی نہیں ہے, یہ صرف مولویوں کی ہے رمضان ٹرانسمیشن ایکسیٹرا نا. تو یو آر ڈوئنگ گریٹ جاب جی, بڑا مزہ آتا ہے آپ کو دیکھ کے. اچھا سر, این آنر فار می سر, یہ آپ کے یہ الفاظ بڑے میٹر کرتے ہیں. بلکہ ہم تو کیونکہ آپ کا تو یہ شعبہ ہے, آپ ریگولرلی اس کام سے ہیں. تو بہرحال سر بڑی مہربانی آپ کی اپنی الفاظ بتا کے. میں نے جب سنا نا فرسٹ ٹائم بھی تو مجھے ہوا کہ کچھ نیا ٹیلنٹ ہوگا, کوئی ارباز خان ہیں آپ کے ہمارے ہاں کہیں نہ کہیں رہتے ہیں دماغ میں. لیکن جب آپ کو دیکھا تو یقین جانے خوشی ہوئی. اور پھر جب آپ کا ہم گفتگو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یار ہم کیونکہ بطور مسلمان کہیں نہ کہیں مذہب سے جڑے ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ کے اندر والا جو مسلمان پراپر ہمیں نظر آتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے. تھینک یو جی, بہت شکریہ. سر رمضان ٹرانسمیشن میزبانی کا سفر کیسے سٹارٹ ہوا؟ ہاں بس یہ خواہش تھی کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں فلم انڈسٹری کی طرف چلے جائیں, ڈرامہ انڈسٹری کی طرف چلے جائیں. ایک تو 2-3 چیزیں جو ہے میرے اندر تھیں بری تھیں. نمبر 1 یہ کہ ہم ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے جس میں اس انڈسٹری کو برا سمجھا جاتا تھا. پھر میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں, ڈاکٹر جب بن رہا تھا. کیوں برا سمجھا جاتا تھا؟ یہ مطلب کہ ابھی بھی ہم اس چیز کو چینج نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, مطلب ایسا کیوں ہے, یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے؟ حالانکہ یہ لوگ اب تو ریلز میں ہر کوئی دیکھ رہا ہے نا. پہلے تو جو تھے سینما وہ بڑا بتاتے ہیں کہ ہم نا رات کو چھپ کے لاتے تھے اور DVD کے اندر دیکھے تھے. ہمارے بھی بڑے بتا رہے ہوتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یار جس جو کر رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہو لیکن اپنا کسی کو نہیں کرنے دینا. تو پھر میرے پاس آپشن یہی تھا کہ آپ ہوسٹنگ کر لو. مسعود خواجہ صاحب اللہ پاک علی کے رحمت کرے ان کو, تو ہی از مائی فرسٹ ٹیچر. پھر عامر لیکر صاحب کے ساتھ تھوڑا کام کیا, پھر روز نیوز, پھر کیپٹل نیوز, پھر PTV کچھ کام کیا, تبھی کوئی نور پہ جو ہے وہ. تو سر آپ ڈاکٹر بھی ہیں؟ جی جی ڈینٹسٹ ہوں میں, ڈاکٹر. اوکے اچھا اچھا, ماشاء اللہ ڈینٹسٹ بھی ہے. جی جی ڈینٹسٹ. چلیں جی, بہت اچھی بات ہے. جی یوسف زئی صاحب څنګه حال دی؟ ابو بکر یوسف زئی صاحب خیریت دی؟ تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایو, تاسو دین وړاندې هم راغلي وئ زموږ شو ته. او جی بالکل. څنګه سر صحت مو ښه دی؟ شکر دی جی, د الله احسان دی. تاسو خپله څنګه روجې ښه دي؟ بس روجې روجې اوس ګرمې شوې لګې که نه؟ ګرمې شوې هلته پخلی چې کېږي نو نه نه اوس لږه ګرمي زیاته شوه که نه, اوس هغه تنده فیل کېږي. جی جی همداسې ده. تاسو د لاهور نه راغی؟ او زه پرون راغلی وم. لاهور کې موسم څنګه دی؟ همداسې دی. بس دا چې نور لږ تیز وي, شپې یخي, پکیله بند دی. اوس هم ایسې مې چې خو هسې هم بند دی. نو نن د خیره درېیمه جمعه ده جي د روجې. روجې او جی نو د جمعې خو خپل یو فضیلت دی جي. همداسې ده.
او الله دې وکړي ما ته خو داسې ښکاري چې کیدای شي چې پنځم شي که 13 روژې شوې کیدای شي وشي ځکه چې درې خو وشوې دا دی او 3 وشوې او له اختر کې خو ټایم شته نو بس ښه ده چې څومره اوږدېږي رمضان خو بل نه هغه شان تنده شته چې کوم جون جولای کې به وه مخکې او نه لوږه شته نو ښکلی مزېدار موسم دی نو چې اوږد شي لا ښه دی ثوابونه به هم ډېر وشي تو ڈاکٹر صاحب یہ کیسے مینیج کرتے ہیں ڈینٹسٹری اور ہوسٹنگ؟ چھوڑ دیے جی ڈینٹسٹری چھوڑ دیے ہاں لیکن اس سے زیادہ پنگے لے لیے ہیں اس سے زیادہ پنگے یہ لیے ہیں کہ بزنس کی طرف کنسٹرکشن اور پلس ریسٹورینٹ ایک دو میرے ڈینٹسٹری پڑھی پھر چھوڑ دی ہوسٹنگ کر لی جو ہم نے پہلے ذکر کیا نا کہ گھر والے کچھ کرنے نہیں دیتے وہ اپنی مرضی سے کچھ کرنے نہیں دیتے تو یہ آپ نے جو ڈینٹسٹ مطلب ڈاکٹر ہیں آپ یہ گھر والوں کی مرضی سے جی 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 اماں کیونکہ میں اکلوتا تھا تو والدہ کہتی تھی کہ والد صاحب پولیس سے ریٹائرڈ تھے تو وہ یہ تھے سمجھتے تھے کہ چلو ایک بیٹا ہے 5 بہنیں ہیں اس کی تو یہ ذرا پڑھا لکھا ہو جائے اور ہمارے یہاں کنسیپٹ ہے ایک کہ ڈاکٹر ہو کچھ انجینئر ہو یا یہ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں باقی جو لوگ ہیں جو اپنی مرضی کا کام کرتے ہیں وہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے چاہے وہ زندگی میں سکسیزفل ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ مطمئن بھی زیادہ ہوتے ہیں جو اپنی مرضی کا کام کرتے ہیں میں اپنی مرضی سے کرکٹر بننا چاہتا تھا لیکن وہ بس کرتے کراتے کہیں نہ کہیں تو میں بیسیکلی ڈائریکشن لیس بندہ ہوں مطلب جدھر ہاتھ پڑا تو میں نے کوشش کی تو اللہ نے کرم کیا اور ہم تو سر بطور ہوسٹ آپ کو کبھی کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا؟ بڑی بات کرنا پڑتا ہے کوئی ایک آپ کے پاس ابھی ادھر کوئی ثنا خان بیٹھا ہو آپ کے پاس ٹائم کم ہو اور وہ آنکھ نیچے کر کے اپنے شعر پڑھتا جا رہا ہو آپ اسے اشارے کر رہے ہو کچھ بھی کر رہے ہو تو آپ اس کو نہیں روک سکتے بہت دفعہ ایسا ہوا گیسٹ زیادہ آ گئے بہت دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے لگا کہ اب فرقہ واریت کی کہیں نہ کہیں میں بو آنے لگی ہے اس کو جو ہم تعصب کے شکار ہو جاتے ہیں تو بڑی بار بہت کچھ مشکل ہوتا ہے ایک دو کیمرہ نے نوٹس بھی دیے مجھے سٹارٹ میں ٹھیک ہے جو اب تھوڑا سا جا کے پھر آہستہ آہستہ کر کے سنبھل گئے تو اللہ نے کرم کر دیا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں نے بھی کئی شو کیے ہیں یہ کہ ڈاکٹر صاحب بولنے پہ ہے نا ان کے پاس علم کی کمی پہ نہیں ہے بولتے ہی جاتے ہیں چلیں جی ہم آپ سے مزید گفتگو کرتے ہیں جی نعیم آصف نقشبندی صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں چلیں جی ارشاد یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا
اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا چھوڑ آیا ہوں دل و جان، یہ کہہ کر اعظم چھوڑ آیا ہوں دل و جان، یہ کہہ کر اعظم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ واہ جی واہ، زبردست زبردست، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ چرے تاسو کو بتلیے ماشاءاللہ۔ جی جی الحمدللہ دے منگ ٹول بیا بیا بوزی، اللہ دے بوزی۔ آپ بھی گئے ڈاکٹر صاحب؟ جی جی الحمدللہ، میں ابھی 2 مہینے پہلے آپ کو پشتو سمجھ آتی ہے؟ ہلکی ہلکی سمجھ رہا ہے۔ ابھی مدینہ کا ذکر ہوا، اتفاق ہوا میں بھی گیا، تو ہمارے کچھ دوست تھے، ہم نے فجر کی نماز پڑھی، تو وہ وہیں کے مقامی لوگ ہیں، تو ان کے والد صاحب کی تدفین ہوئی تھی جنت البقیع میں، تو کہنے لگے کہ آئیں دعا کرتے ہیں۔ اچھا، اب عموماً اگر آپ ادیرہ یا قبرستان میں جائیں تو تھوڑی سی وحشت ہوتی ہے، آپ یقین کریں جیسے جنت البقیع میں نے قدم رکھا ہے نا، ایک تو اتنی ٹھنڈی ہوا، سامنے روضہ رسول، اور گرمیوں کے دن کوئی ایسی سردی سر، اور وہ پلین ہوتا ہے وہاں پہ، وہ اس طرح کے وہ نہیں، ہم تھوڑے سے آگے جا کے انہوں نے پہچان لیا، اور میں ایک عجیب سے ایک اس میں تھا نا کہ یہ کیا میرا عالم ہے۔ آپ یقین کریں بخدا اس وقت میرے دل سے یہی ایک دعا نکلی کہ یا اللہ ادھر ہی میری روح قبض کر لے اور میں ادھر ہی رہ جاؤں۔ مطلب اتنی ایک خوشی، ایک کیفیت، ایک کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے نا قبلہ کہ کتنی بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ایک دفعہ حضرت اماں عائشہ ڈھونڈنا شروع ہو گئی کہ بستر پہ آپ نہیں ہیں، تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئی ہیں آگے پیچھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں، تو جہاں میرے آقا کے قدم مبارک لگ جائیں، زرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، وہاں تو میرے آقا بیٹھا کرتے تھے، وہاں تو خوشبو میرے آقا کی تھی، تو وہاں، اور میرے آقا نے یہ بھی خوشخبری دی کہ جو یہاں پہ دفن ہو گیا وہ جنت میں ہے۔ جی جی، اور جہاں مدینہ پاک میں جاتے ہیں نا، ریاض الجنہ آپ یقیناً گئے ہوں گے، تو ایک کنسیپٹ ہے کہ کنسیپٹ یہ ہے کہ ایک بار جب اللہ جنت میں کسی کو جگہ دے دے، پھر وہ جہنم میں نہیں جا سکتا،
تو یہ اللہ کا دستور ہے. ریاض الجنہ میرے آقا نے کہا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے, یعنی جو ایک بار وہاں پہ گیا, ایک سیکنڈ کے لیے کیوں نہ گیا, وہاں پہ ویسے عمومی طور پہ 2 نوافل ہم پڑھتے ہیں, 4 ابھی تو پرمنٹ ان لوگوں نے جاری کر پرمٹ جو ہوتا ہے وہ اس کے ذریعے ہم جا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جنت البقیع ہو یا مدینے کی کوئی بھی فضا ہو, وہ اسی لیے ہمیں اپنی سی لگتی ہے, کیونکہ ان گلیوں میں جو ہے وہ آقا, جو وہاں سکون ملتا ہے نا وہ اور کہیں بھی نہیں ملتا. ایک اور چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جب آپ مکے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک جلالی سی کیفیت ہے, آپ کی طبیعت میں ایک نہ ایک جلال ہوگا, ایک غصہ ہوگا اور ایک عجیب سی کیفیت ہوگی, اور وہاں کے لوگوں پہ اس کا اثر ہے, لوگوں کا بھی اثر ہے. مدینہ کے لوگ نرم, مکہ کے لوگ ذرا جلالی, آپ پہ بھی اثر ہوتا ہے. آپ یاد کریں کہ آپ مکہ میں کسی نہ کسی دوست سے, فیملی ممبر سے ضرور غصہ ہوئے ہوں گے, اور آپ یہ بھی غور کریں کہ آپ مدینے میں جا کے اس بندے سے راضی بھی ہو گئے ہوں گے, ٹھیک ہے, آپ نے اس سے, کیونکہ آپ پھر وہی بات ہے کہ مدینہ آقا نے کہا کہ میرے دل کے قریب ہے. مدینے کے لوگوں نے جب آقا کو ویلکم کیا, جب آپ فتح مکہ پڑھتے ہیں تو 10,000 لشکر کے ساتھ آپ فتح مکہ کرنے کے لیے آئے, تو ان میں عمومی طور پہ مدینے کے ساتھی شامل تھے. تو جس کو میرے آقا محبت والا کہہ دیں, فیوریٹ کہہ دیں, سکون والا کہہ دیں, اور آپ کو مدینے کی جدائی رلاتی بھی بہت ہے. جب آپ کو پتا ہوتا ہے نا ابھی آپ پیکنگ کرو کہ آپ نے آخری مکہ کرنا ہے, مکہ میں جا کے آخری عمرہ کرنا جانا ہے, وہ پیکنگ, وہ جو ٹیپیں ہوتی ہیں جو آپ رسی باندھ ہوتے ہیں وہ بڑی مشکل ہوتی ہے, وہ زپ جو ہے نا چڑھتی نہیں ہے. بندہ کہتا ہے کہ شاید حق ادا نہیں ہوا, چلو یار 2-4 گھنٹے اور مل جائیں, پھر بندہ چلا بھی جاتا ہے, بیٹھ بھی جاتا ہے, پھر بھی بندہ کہتا ہے یار ابھی تو بڑا کچھ باقی ہے, ابھی کوئی تھوڑا اور ٹائم مل جائے, تھوڑا اور مل جائے, اور وہ پھر. جی بہت خوب جی, ماشاءاللہ جی, بالکل بجا فرمایا آپ نے جی. افرا سے آپ سے پوزیشن دے سر. آئی گیس زمونگا ڈش دے اگر ریڈی شو. جی سر, زمونگ اچاری چکن ہانڈی اگر ریڈی شوا اور ڈش آؤٹ شوا ویل پریزنٹیشن. چکن ہانڈی ہے جی, اچاری چکن ہانڈی. اچاری چکن ہانڈی, یس اچاری. یہ ملائی ہانڈی بھی کا نا. جی ملائی ہانڈی بھی بیسیکلی ہانڈی یعنی بون لیس چکن کی دا پخی, دا بون لیس دے, دا بون لیس دے. اوکے. او دې د پاره موږ سره مرسته کړې وه شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل. شمع بولے دل کی بولیاں. شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل 4 نسلوں سے مقبول ترین انتخاب. شمع کا گھرانہ صحت مند اور توانا. عدل تخلیو بخیر رمضان. ویلکم بیک. ہم پشتون رمضان ٹرانسمیشن په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو او مونږ سره کچن کې د افراسیاب. جی افراسیاب زمونږ سیکنډ ډش څه دی؟ جی مومنه زمونږ سیکنډ ډش چې دی هغه دی میکس ویجیټیبل پکوړاز. څنګه چې روژه ده او افطارۍ دپاره میلمانه هم راغلي ما چې دویم ډش به مونږ پکوړې پکې ایډ کړو او دې دپاره مونږ سره مرسته کړې ده ډالډا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل جہاں مامتا وہاں ڈالڈا. چلو جی پکوڑے جوڑا ہوا انشاءاللہ. هغه سره زمونږ سره گیسٹ کی دی ایک ایسی باصلاحیت اور عالمی سطح پر پہچانے جانے والی پاکستانی شخصیت جنہوں نے ذہنی صحت, نیورو ڈائیورسٹی, خواتین کے حقوق اور ٹراما ریکوری کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دی. ڈاکٹر انیلا خان, السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه ته زمون پښتو کې راغلی I will try. صحیح ده پښتو کې خبرې کوي, مسله نشته. روزیم خطیری اے بالکل نن مې لکه ډېره هارډ دی وا بیکاز یو پروګرام شوټ په غده پورا ډیسابیلیټي و دا غده پورا 8 مارچ ته پورا لکه چې میسل هیلپ په دزل شي کار کوم هاو اټس افیکټینګ ډیسابیلیټي هغه یا ریکارډینګ و دا سیکنډ ریکارډینګ دا تاسو کنه ویسے ماشاءالله ډېر انرجیټک ماته لګي. ډاکټرانو پر وینا هغه ډېر لو دغه وی نه موک چکن کار دغه پر مو ته انرژي ډېره پکار ده ځکه چې سپیشل چلډرن سره کار کوم و دې لکه اوټیسټیک ADHD ده نه ډېره زیاته انرژي وي او لکه یو هاف ټو بی مور انرجیټک دم دا نه لازم سپورتس یا کوم اٿلیټ یا زه ځکه به مو انرژي تو هغه مینټین ایکټیو وي کنه. بالکل بیسیکلی تاسو سایکولوژیسٹ سایکولوجیکلی یو پیشنٹ باندې دا یو ډېر پوزټیو امپیکټ چې ډاکټر لګ ډېر انرجیټک وي او ډېر لګ داسې حوصله ورکوي نو یې سره بالکل ځکه چې ډیپریسیو کې پیشنټ وي هغه بالکل لکه لو ټون باندې راغلی لکه ډېر ورې راغلی او چې تیاو ته ورشي اغلیت ته ورشي او چې ته لکه انرجیټک وي ته پوزټیو هغه وي انرژي ته پوزټیو وي به تخپل بل چې کینتو پیشنټ وي هغه په ډېر زیات اثر اچي او دا لکه هاف تھراپي خو دغه ځای کا وشي کلینا یا کوم ځای نه زبانی سی یم. ها جی مینه والو یو ډېر انټرېسټینګ غونډه یو سیګمنټ دی. سیګمنټ خو نه دی, یو سیګمنټ او وته ویلم چې زمونږ یو ډېر دلته یو کپل مونږ سره ناست دی, خیام صاحب دی او دا د هغوی مسز دی لیلا. خیام صاحب چې کوم دی بیسیکلی دوی د صوابۍ دي او لیلا چې کوم ده که نه شي کیم آل د وے فرام ارجنټینا
ماشاء او زه تاسو په خپل ماته وي دا پوره څنګه الله څنګه شروع شو؟ ډیره مهرباني ارباز خان او مومنه خان تاسو او د هم پښتون چې کم دنو ډیره شکریا ادا کوم چې موږ ته مو دعوت راکو او موږ د دې جوګو غړنو چې دلته راشو تاسو سره خپل سټوري شیر کو سټوري خو داسې ده چې بس هغه وایي کنه خلک چې جوړې اسمانو پر بند ہاں بالکل هغه ہم مسلمان تو 4 جوڑے بنا ہاں آپ نے ابھی ایک ہی بنایا ہم نے ایک بنایا ہے بس اصل کې داسې ده چې دا جوړې دغه نو زما زه انسټاګرام زیات تر یوز کوم نه او سوشل میډیا کوم خو انسټاګرام ډېر کم یوز کوم او دی چې کوم دنو هلته کې ایز ا فیمس سنگر خپل سټي کې چې کوم دنو پرفارم هم کو او لرننګ هم ډېر زیات و ینګ ایج خو بس یو مخې ته یو پروفایل لاغې او هغې باندې دغه وشوه رابطه دغه شوه د هغې نه هغه دغه سټارټ شو بیا چې کوم دنو دی ما ته ووایي چې تاسو پاکستان کې د کوم ځای هغه ټول هر څه چې کوم دنو موږ دغه کړ اسلام خو دې الریډي سټډي کړی د پاکستان او د پښتنو باره کې یو امیج و چې لکه دلته کې زیاتره خلک هغه شته امیج ښه امیج هم دی او خراب امیج هم شته که نه او ډېر خو لکه د دې راتګ چې کومونو زما خو یقین نه و چې داسې به و چې هغه رینډملی او دغه سټارټ و هغه سټارټ شو بس الله تعالی به زمونږ د قسمت لیکلی یو بل سره نو زمونږ رشته بیا تقریبا یو کال چې کوم دی نو دی سره زمونږ هغه یو بل پویول چې څه دي څه نه دي زمونږ کلچر کې څه دي ستاسو کلچر کې څه دي دلته خلک څنګه کوي نو دی ایکسپټ کړه چې د پښتون کلچر څه دي مو بیا اسلام قبول کو اسلام هلته کې بس دې کلمه په زبردست کار بیا د هغې نه علاوه چې کوم دی نو د دې خپل چې کوم سول سنګینګ هر څه هغه دې پرېښودل چې زه اوس چې کوم دی نو که د هغې نه زه به کور کې مطلب هلته فیمس سنګر و او هلته کې به یې کوو کنسرټ اوس دغه چې کوم دی نو دی لرننګ هم سټارټ و ایج داسې دی چې هغې کې لکه اوس د خیره څومره موده شوه د واده یو کال تقریبا وشو لیلا السلام علیکم وعلیکم السلام خیر راغلې الله دې ووهه څنګه یې ښه یم درځي لږ راځي بس ډېر نه پوهېږم So you tell me, what was the story all about? He says, that he often comes across the Instagram. Yeah, I and met him. He just once saw your profile and he just texted you. So what made you reply him? I replied, hi, hello, how are you? From where are you? And he told me, I'm from Pakistan. So, I said, from Pakistan? I said, okay. And I search. I started search, investigate. And I said, okay, Pakistan is very good. But people, I say, winning problem. I questioned your culture is Pashtun. He told me, yes. So had you any idea about the Pakistanis or the Pashtun culture? A little bit, yes. Little bit. But he told me more about that country. So that story kept going on. Yes. So what made you think like that? He offered you, who just proposed first? Khayyam. Yes, Khayyam. But he already talked to my mother also. My mother already understand about Khayyam. She tell me Khayyam is a good boy. I permission you go to Pakistan. ما لومبۍ خبرې چې کوم بیا د دې مور سره د مور ما دغه راواغسته نو هغه ما هغې سره رابطه ځکه چې مین دغه خو هغوی اجازه تر څه خو به یې ورکول که نه نو د دوی نه زیات چې کوم دي نو هغوی دغه کولو چې ټسټفاید کولو چې د پاکستان ته دوی راشي که نه ځکه چې اجازت خو د هغوی ځکه دا یو کور کې چې کوم دی نو ون اینډ اونلی پرسن دی که نه نور وروڼه خویندې دوی نشته نو هغه مور چې کوم دی نو مور یې وایي چې زه خو اجازت نه ورکوم اخر لاس کې چې کله دی راتله خو زه تا داسې دا کوم چې زه په تا اعتماد کولی شم چې زه دې له اجازت دا نه چې تیره غوښتم نه وي چې ته راشه او دا به او نه دوی ما ورته ووایي چې دوی دلته راشي زموږ یو کلچر دی هلته کې به چې کوم دی موږ واده پروګرام کوو او نکاح او دغه ټول هر څه ترتیب به کوو نو هلته زر کېږي آی ګیس په ارجنټینا کې او هلته کې خو څه ترتیب نه بس هلته خو ډایرکټ تللي وو هغه خو اسانه خو دلته ما چې دوی راشي زموږ کلچر وګوري زموږ خلک وګوري دلته ودونه وګوري چې څنګه واده کېږي نو ایز ا پښتون کلچر چې څنګه واده کېږي هغه شان موږ واده وکړو Like you came all over to Pakistan, Yes. So did your family oppose you? Yeah, it's no problem. No, did they not oppose you? No. They said, okay, you can go. Yeah, you go. My mother permission. Such a blunt decision you just took, came, to the other culture, to the other country. So had you decided that once you're going, so you're going to get married to him? Yes. To come back, if you don't like such things? No, for my family is not the problem. I talked already to my mother. I discussed the situation. She talked to Khayyam too much time from video call. I talked to Khayyam mother also. She's very sweet person, very kind. And for that reason, I decided to come here to Pakistan. And you decided to convert even? In 2022.
I have one friend from Libya. She teach me about Islam too much. Yes. That's a great achievement, I tell you. Yes. This is something, that he has done a great job. That by like he made you convert into Islam. Yes, yes. So once you came to Pakistan and you lived in a Pashtun culture, such a different culture, between the two countries. So what did you like the most? For me, it's little difficult, the culture, because I'm from Argentina. Argentina is little different to Pashtun culture, but no problem. More. But I respect, I have a respect. Khayyam is from Sawabi. I take the shell, no problem. I take the mask. For me, is no problem. Wow. For me, no problem, because I respect the culture. and I Did you meet for the first time? To Khayyam? Yeah. For Instagram. Yeah. Yes, for Instagram. Okay. So you just then decided to quit everything for Khayyam. Yes. Yesterday I make a white chicken handi for Khayyam. White chicken handi. دا اوس چې کوم دی نو هغه لرنینګ کوي د کانو او دغه کانه نو ما ته وایي چې د پښمني کې هم او هسې نارمل هم افطاره کې هم چې کوم دی نو هغه دغه کوي ټرای کوي که نه څومره خوش قسمته یې تاسو دغه کې خو زه وایم چې زه خوش قسمته یم د هغوی هر څه خپل پرېښوده مطلب تاسو دپاره څومره چینج شوه ماشاءالله بالکل او ثوابای کې خپل چیل چې کوم دی ثوابای هغه یوز کوي او هغه چې کوم دی نو وایي دا ستاسو د کلچر سره چې چېرته ستاسو کوم کلچر دی هغه به زه اکسپټ کوم که نه We really this is something we pay homage to you, to coming all the way from your country and accepting a very different culture and a different kind of society, Thank you. So hats off to you. And we came to know that you were a singer over there. Yeah. In past I was singer. And now you have learned something Kirat or some Kalam-e-Pak. Yes. So can you recite that? Yeah. Please. Open. Yeah, open. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل النفس ذائقة الموت. MashaAllah, Subhanallah. They gave me chills. Goosebumps aa gaye. Something, amazing, and it's been almost 1 year you got married. Yes, 1 year. And you live in a combined family or separately? No. in past مخکې چې کوم دی نو مونږ ثوابای کې پاتې کېدو که نه اوس تقریبا دا 15 میاشتې وشوې دلته اسلام آباد کې دلته پاتې You live in Islamabad? Yes, now yes. So is he okay with you? Yeah, it's okay. Does he annoy you? Yeah, very good. He's very. Does he annoy you? No, I listen. He know you. No, I mean he's very sweet person. Very, very sweet person. Very gentleman. That's really nice. MashaAllah. My best wishes for you, both of you. Thank you. Thank you very much. From evil eyes. So, what can you cook now? Pakori. Pakora. He's also, making pakora. No. What's your favorite food? From Pakistan. Yeah, from Pakistan. White handi. I like creamy something like a white karai, like white chicken handi. Yes. Actually, I like I associate that with your white pasta. It's same like that. Yeah, That's why. You miss Argentina? Yeah, I miss Argentina. I also miss. So why didn't you go back, just for a honeymoon or you should have just taken him along with you? Yeah, for a small, short period. I want to he come with me. Inshallah, after Eid, I will go. تر نه پس انشاءالله اراده ده چې لاړ شو او دی اصل کې فیملی غواړي چې دغه شم که نه د دی نیکه دی او مور یې ده دغه پلار دا ټول چې کوم دي نو هغه یې غواړي د دې مور چې کوم دی نو هم ډاکټره ده او پلار هم د دې ډاکټر دی نو هغه یې وویل چې موږ سره ځکه چې تاسو خو دا درله نو تاسو فیملی سره ټولو سره هلته خلکو سره ملاو شو اوس موږ غواړو چې ته راشې چې دلته کې موږ ته انټروډیوس کړو خپل خلکو سره که نه انشاءالله اراده ده چې د اختر نه پس نه یاره ډېره ښه خبره ده او ډېر ښه کار دې کړی دی او
ټول کې کم غټ کار چې د کړي هغه د په کلمه ویلې ده بالکل جی تو خو جنتی یار پښتو سره اچھا دنیا کے مو آخرت کے مو I know that people they converted Islam to before marriage. یا And they're European actually. نو د زه چې هلته کې رابطه به کوله نو یو رمضان پکې راغلی و نو هغې کې به دی د ما چې تاسو روژه نو زما په خیال سحرۍ ته به نه پاڅېده او هغه به څه به خوړل نه او دغه کې به افطاری کې زما ټایمینګ داسې و چې زه به سحرۍ ته پاڅېدم د دی به افطاری ټایم و ما ته به ویډیو راولېږله ځان نه چې به یې څه تیار کړي و چې زه خو پوهېږم نه چې دلته خلک څه دا کوي نو پکچر مې به راولېږل یا به ویډیو وکړه چې ما خو دا تیار کړي ځان ډېره ګرانه به زه وکړه چې د دوی په سیټي کې هم ما ته نه ښکاري چې څوک مسلمان وي هلته که نه ډېر ډیفیکلټ یو سچویشن و دې ته خو بهرحال دی وی چې نه زه به دا والا ته څه اعتراض نه نه هغوی دغه تاسو لکه چې دا جینۍ راغه که نه د پښتون کلچر دی ظاهر تا په ثوابۍ کې اوسېږي د والد صاحب طرف نه څه داسې دغه و دې سره دی سره ما چې به خبرې کولې نو هغوی به زما فیملي مور مې پلار خبر و دی سره به را خبرې کولې په ویډیو کال لکه د هغوی په رضا شي او هغه خو بالکل هغوی خوشحاله و چې واده و بل د یو اسلام هم دی اکسپټ کړو نو بیا ډېره خوشحالي وه نو موږ چې کوم دی نو ښه ایز پښتون کلچر چې کوم پروګرام وي د واده هغه کړی و هلته کې او دا ډېر خوشحاله لګي تاسو غریبانانو ډېرې دواګانې اخیستې نه اصل کې مونږ خپل کلي کې زه ایز کونسلر هم یم که نه د کلي او هغه ورسره هم چې کوم دی نو دغه جاري دی زما مشر ورور دی هغه هم د تحصیل کونسلر د یوت نو یو پولیټیکل دغه شته او خدمت باندې خو الله میلاویږي نو دا خو دا چې الله تعالی یو انعام مونږ له راکړه بالکل بس اوس به زما پښتانه رونه دننه پس سره په انسټاګرام So I'm really pleased. چې څوک هم ګورئ ماشاءالله به لازمي ورسره وایي که نه جي یا مولانا صاحب په دې به څه کامنټ کوئ سر ډېر ښه کار یې کړی جي که نه مطلب دا دی چې غټ ته تاسو شوې کلمه دې ویلې ده کلمه یې پې ویلې ده دا ډېر غټ کمال دی او جی او بل د صحابه فخر دی صحابه سره بلند کړو فخر خولي د صحابه اوس خو ښکلې دي صحابه چیلې پې اچولې دی کامنٹ کریں گے about her or the thing that about the couple I think that is very amazing couple ابھی سمجھ یار میں کس لینگویج میں بولوں 3-4 لینگویج آتی بلکہ بہت زیادہ مکس کر کے بولنے کا نہیں ہے but I know a lot of people who are actually European and they are my friend and they converted to Islam first and then they get married to a man Pakistani man so I think she was you're already interested in Islam before yeah that's why she did this مخکې نه دی لرننګ و لرننگ جو ہے نا جو کوئی اگر کنورٹ ہوتا تو اگر وہ دل سے ہوتا تو تبھی وہ اتنے بڑے اسٹیپ بھی لیتا ہے اس چیز کے لیے خود ہی اسٹڈی کرتا ہے 50% تقریبا د دې سټډي وا بیا را نور دلته کې راغه شګه نه او د خپل چې سټډي وکړي او دا کنورټ شي دا زموږ نه خو مسلمان this is not something forcefully she did it wholeheartedly that is something more positive no عمره ته نه تللی ان شاء الله الله دې وکړي چې سبب جوړ شي سبب جوړ شي او عمره لازم دا یار داسې زما داسې د سرونه دي خبر اوره او ډېر ماشاءالله چې کوم دی صاحب حیثیت دی دا خو د ور دی ځوان داسې زبردست کار کړی دی نو زمونږ د پروډیوسر یا دغه نمبر واخلئ چې څوک هم داسې دغه دی دوی مرسته کولی شي زه خو یم چې په دې روژه کې ولېږی بس الله دې تاسو پاکستان کې ګرځېدلي مطلب پاکستان کې بالکل ګرځېدلي یو اسلام آباد مري داسې چې کوم دی نو بونیر او دغه ایریاګانې چې کومې د دغه پېښور دا ټول خوښ شوي دي د دې اصل کې زیاتتر چې کوم دی نو هیلي ایریاز هم خوښي او دې سره سره چې کوم دی نو دا د شاپینګ چې کوم شاپینګ سنټرز او داسې دغه یې که نه ما ته کله کله وایي چې ما داسې وګرځو چې لړ شو که نه که څه اخلي او که نه خو صرف هغه ګرځېدل هلته کې ولا مزه ولا ورکوي که نه وایي موږ هلته کې به خپل ملک کې به راووتو بهر به لاړو شاپینګ سنټر ته او دغه ته دغه غواړي که نه نو دغه کوو اسلام آباد خو بس دلته خو څه ایشو نه که نه په دې ډیمانډ میمانډ د پیسو درنه ډېر کوي نه کوي پیسې خو کو ورسره وي خدایه پاک نه کوي یار لاس ملاو که لږ ما دم هم که لږ یار نو وایم کنه چې دې نه پیسو بس به خلک تا نه پیسو خو ډیمانډ داسې ووته کې پر بختور سړی ماشاءالله پیسو کدي سره خپلې he's such a lucky person you know I will not tell you the reason what I'm just telling it because that might deteriorate the condition but anyway you are really very lucky something you know I would say a milestone and, I really just pay my homage
and my sisters and those who are watching, they should learn a lesson from you, that all the way you came from another culture, from another country, and really just now you have just decided to let your whole life with a person, like a stranger kind of a person. Yes. You will develop a kind of an understanding, but it will take inshallah some time, but I hope that it will go a long way all throughout your life. دا هم پښتون پس پروګرام د چې موږ دلته کې رالو موږ بل یو پروګرام ته نیو تاسو ډیره مننه. تاسو مهرباني چې تاسو دا نو ګوره تر هغه موږ به در باندې پکوړې خورو کنه. Chemistry good da. She's economic independent. The chemistry dera good da. So we should make our daughter economic independent. دا message یا ورکړه. پس واستانه خواسته ګوره چې دا ګوره ډیره غټه ذمہداري ده پتا باندې. او د ثوابای نه اسلام آباد د ثوابه لکه بینګ پښتون بیا یو پاکستانی بیا یو مسلمان کنه چې هغه ستاسو لپاره یو ډیره غټه قرباني ورکړي ده. نو چې دا دی چې ته د هغه چې هغه د سره یو قدم چلی ته وسره لاسه. بالکل همداسې ده. زه ورسره کوم خپل هابیز چې کوم د یو هغه هم پرېښودي دي چې کوم تقریبا 8-9 ایئرس چې کوم دی نو لرنینګ د سینګینګ چې کوم دی هغه هر څه دی په یو دغه چې کوم دی نو پرېښودل که نه چې کله دا ډیسایډ کړه چې زه پاکستان ته ځم او زه دغه نه کوم. زما له طرفه په دې باندې هېڅ قسمه څه سختي نشته چې یا دا وکړه دا مو که چیل ثوابای کې اچوم، خو هغه دا وایي چې نه دا ستاسو کلچر دی ثوابای کې، نو زه به هلته کې چې کوم ځای کې کوم کلچر دي هغې حساب سره به زه چلېږم. ماشاءالله. She question for money. Want to you more? No. Do you always like when you go shopping? So do you demand something from him? No. I don't want. I want to only see. I'm see and I'm happy. No problem. Window shopping. Yeah. I don't know. I go to Centaurus and I tell him, say, you see this dress, you see, but. Have you been into culture shops as well? Like we have a lot of exhibitions in Islamabad and in other areas. So you have been to those as well? Like the cultural dresses we have. Do you have frock and do you have that cap? Yeah, but I like. ما تلو دلته کې د سپورتس کمپلیکس کې چې کوم لغو دلته و مخکې اسلام آباد کې نو ما سره تللی وه او پوډز داري چې خوراک کې د دوی دا راغلی چې مسالېدار بالکل پرچکې او مسالې والا خوراک بالکل نه کوي او موږ خو خوښ نو بس موږ ورسره اوس چینج شو هغه مساله موږ هم خپله مساله مرچکې کم کړو چې کم خوراک کې به استعمالو که نه پښتانه خو زیاتره استعمالوي دا وایي چې تاسو ډېر زیات استعمالوي بل د اویل او د دغه استعمال د دوی کم دی او زموږ سیوا دی د پښتنو نو دغه. Since you're from Argentina, yeah. Basically it's mainly concerned with football. Yes. It's a country of Maradona. Yeah, all the people love football. So, are you fond of football? Yes, very. I'm fan. You used to watch the matches? Yes. Who was your favorite player? Messi. Ronaldo. No, not Ronaldo. I like Ronaldo, but Lionel Messi. Different aura. رونالډو زما فیورټ دی نو زه چې کله کله دې سره چېرته غوسه خو د پرتګال دی پرتګال دی زما فیورټ رونالډو دی نو زه چې کله کله چېرته دا غوسه کوم یا څه دا کوم نو زه ورته وایم رونالډو چې کوم دی نو تاسو دا غوسه کوئ نو ایز ا فن چې کوم دی نو زه رونالډو چې کوم دی چې ته سټیټس باندې د هغه ویډیوز ورکړم که نه نو دوی فیملیز هغه وګوري نو دې ته ووایي چې دی خو چې کوم دی دا راکوي او دی به راځي ارجنټینا ته به راځي نو دا دلته کې خلک چې کوم دی نو میسي فین دی که نه میراډونا او میسي خو د هغوی زه 2023 کې هم تللی وم ورلډ کپ له چې کوم په قطر کې و هلته کې ما لیدلی نو ارجنټینین خلک چې کوم دی هلته کې ټول راغلي نو زما یو خواهش هلته نه وم چې کوم دی ما خلک لیدلي زما ډېر زیات خوښ شوي وه خلک ډېر سافټ خلک وو او بس الله تعالی چې کوم دی نو بس 2024 کې 22 کې ورلډ کپ زما خیال هغه 24 کې بیا دی راله زبردست دی ډېر الله یار بختور سړی دی The luckiest person of the millennium. جی افراب صاحب خان یار تا پکې څه دغه ونه که یار او که نه تم پکې خپل انپوټ واچوه ما اوس سر د دې چې کوم د بحث اورېدو د میسي او رونالډو که نه دا پوره انټرنیشنل لیول باندې دا بحث دی څوک وایي چې رونالډو څوک وایي چې میسي نه ته خو اوس ارجنټینا ته تګ نه غواړې نه سر او انسټاګرام بہت زیات استعمالوې پروګرام به کور کې هم بیا ګوري کور ته به ځو کور کې هم ګوري بیا به وایي چې کېدای شي چې ستا هغه سوشل میډیا اکاونټ هم بند شي ها نو څه پوزیشن دی جی د پخلي سر زمونږ میکس ویجیټیبل پکوړه څنګه چې نو وویلو اول مونږ د لوګانو کومې پکوړې فرای کې ورسره هم ګرین چili فرای کو
اوس چې دی کم بینګن دی هغه به اوس فرای کوو او دا به انشاءالله بیا ډش آوټ کوو او ډش آوټ کولو سره سره دې سره کم سوس مونږ یوز کوو گرین چٹنی دا د بیک پارلر دا بیک پارلر سبھی کھاتے ہیں ا ټرو پاستا ایکسپرٹ جی بالکل جی مینوالو زمونږ مېلمانه دلته مونږ سره دي او بس راځو یو وړې شانتې د مینا بخیر رمضان بخیر رمضان ویلکم بیک هم پښتو ون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو او مونږ سره د لیلا او مونږ به پخاو بینگن پکوړې هغه هم ډالډا کوکنگ آئل کې کیونکہ جہاں مامتا وہاں ڈالڈا. So Abhi, ask Laila, how would you make the pakoras? Okay. Come on, you know. I take with hand, no problem. You know, when I make at home, I make with. Okay, the way you make, we're gonna eat it. You know, it's acceptable. Okay. No. The kitchen is yours now. Okay. Oh, mashallah. We are having Argentina's pakoras. In ڈالڈا کوکنگ آئل. څومره قابله ښځه ده ماشاءالله جی نو نور څه پخوي دغه خیام بھائی سار ناشته کې کله روژې نه مخکې سپینش سیزونه دلته کې انګریډینټس ډېر زیات او هغه سیزونه جوړوي خو هغه ځان له دا کوي هغه زه نه خورم که نه زه خو د دوی خپل چې کوم دی هغه شیدلي خوراکي زیات تر یې شیدلي او دغه خوراک چې کوم دی خو چیز او د کریم استعمال چې کوم دی نو دا سیوا دی افراد صاحب نن څنګه لګي یو بیل سیټ باندې ناست دی سر دې ډېر ښه لګي او بل دا موقع ملاو شو چې دی به زما لازم لږ دم کی او راځه بس کا باقي ته مې بدل لگا نه غیله پښتون ورزي صحیح ده اوه میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کیوں دم کروا رہے ہیں دا به مستاسو بل لو سٹوری کنا اصل کې کنا ہم مسلمان بس ایک ہی بات پہ اڑے ہوتے ہیں نا کہ جی سنت رسول ہے جی اور باقی بھی بڑی سنت رسول ہیں نعوذ باللہ اور بھی سنت رسول ہیں لیکن ہم نے یہ ایک ہی پکڑی ہوئی ہے تو مولانا صاحب تاسو د خیر پدی سنت باندې څومره عمل کړی دی یو کافی دی جی یو کافی ده کنه زموږ معاشره داسې ده چې دې نه بیا فساد دغه کېږي بچو استحصال د هغوی د حقوقو د ښځې د پلنۍ ښځې د حقوقو استحصال نو چې د کم شي فائدې نشته نو بیا یې څه لکئ ہاں چې حق یې پوره کولی شي بیا ډېر ښه دی ڈاکٹر صاحب ایسے آپ کے پاس بھی کیسز کافی آتے ہوں گے کہ جو دھوکہ دے دیا شوہر چھوڑ کے چلا گیا یا بیوی کے ساتھ کچھ اس طرح کی وہ ناچاکی بالکل دا مسله ډېر کسي نارسي او دغه چې ټوله چې ډېر افیکټ دا په چایلډ باندې کېږي لکه چلډرن آر افیکټینګ جی ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے بچے زیادہ سپلٹ متاثر پرسنالټي او لکه ډېر هغه نه بعد لکه غای دغه مسله چې په چلډرن افیکټر سي چې دا مسله چې بیا چې دې سترېج او خپل ریلیشنشپ وي لکه کله ابیوزیو ریلیشنشپ ته لوړ شي کله نارسسسټک پرسنالټي لکه حالت ته لوړ شي بیا ابیوزیو ریلیشنشپ سره دغه دا پرابلم ډېر زیات دی هغه سپیسیفیکلی ان پلیسز ویر extramarital relationships thi wife ta pata shta children ta pata shta do wo هغه کله واده کوي نه کوي خو دا پرابلم لکه ډېر زیات دی ایون ما دې پورې زموږ همسایه و پېښور کې هغه ستاسو دې سایډ مروت سایډ هغه دویم واده وکړو هغه ټول حقوق هغه دویمې ښځې بچو له پهلني ښځې بچي سایډ ته و د پهلنۍ ښځې بچي راولګېد په دې فایرینګ وکړو په پلار باندې ډېر مالدار دی نو د دې وجه هم دغه چې هغه ټول د هغه فوکس یو طرف ته شي د هغه مال دولت هغه هم د یو طرف ته ځي هغه بل ته بیا فیل کېږي که نه چې زموږ حق دی خوري لګیا دی بالکل صحیح نو بیا د هغې آوټپوټ شي او لکه مونږ خو صرف دغه یو دغه رانیولی دی چې دا داسې خو د هغې مخفل څه قواعد و ضوابط دي چې حق خو به ورکوې که نه بلکې حدیث مبارک کې راځي چې دغه شان کوي چې لکه یو کس له یو ځنه ښځې له حقوق ورکوي او بل یې پرېښودې ده قیامت په ورځ به راپاسي نیم طرف به شلي نیم سایډ به شلي او نیم به ټیکي د دې یو ښځې د حق تلفۍ د وجې نو مونږ دغه نه ګورو خو بس تاسو خبره چې وایي سنت عمل دی څلور ښځې کول بالکل صحیح خبره ده جی لائلا ہاؤ از the pakoras going good good کون سا والا good پشتو والا good اور اردو والا good English والا you know good in Pashto no something broken no I think no like broken legs
We call it good. What's say in Pashto good? You understand? I don't know. I say like I was saying. Don't make Pashto wala good pakoda. Make English wala good pakoda. Okay. Okay. تاسو بل ورځ چې خبره وکړه که نه زموږ سراونډینګ کې داسې لکه ذهني مریضان یا څه داسې پرابلم یې ورسره یا موږ ته پته لګي چې زموږ یارانو دوستانو کې یا فیملی ممبرز کې داسې څوک دي نو هغه به څنګه آیا آماده کې چې ته ډاکټر ته لاړ شې هغې سره رجوع وکړه ښه دا ډېر کامن خبره دغه ده لکه پای ډېر مې ډسکشن کړی و چې دا خالي خلک وایي چې ډپریشن انزایټي ده او چې زه سمالیا د اویرنس ورکوم زه وایي چې خپل 4-5 ایریاز اف لایف ډیفاین کړي لکه پرسنل لایف ته لکه ته خپل حال څرنګه ساتې خطه د بدلې دي شاور د خوسه ده لکه زون د جوړ کړه ده پراپر طریقې سره خپل کیر کوي کنه کوي سیکنډ دغه اسپیکټ وچ ته خپل کیر ول سره څرنګه تعلقات دي سره راغړې کنو سره راغړې ملاقات سره کوي کنو سره کوي به تھرد اسپیکټ دا چې ته لکه بچیون دی وایف تا هغه سره څرنګه تعلقات دي دغه نه بعد دغه ته لکه ایجوکیشن دا ایجوکیشن ټول هغه څرنګه روان ده پروګرس څنګه ده دغه نه بعد اکوپیشن راځي چې اکوپیشن ته پروګرس څنګه روان ده چې سیا مسله انسان ته پیش کېږي چې نه کاغه ډیپریشن څه د وجه نه کېږي څه پرابلم ده چې دا ټول ایریاز اف لایف ډیسټرب کېږي به ټول لایف ډیسټرب شي به مې دا ټول ایریاز آئیډینټیفای کوي او دغه دا حل نه چې مطلب لکه پټا کوي یو طریقه په دغه کې او دا سلولی اینڈ گریجولی به کار پکای دغه پنده وغیرہ لکه ته وایي چې سمال یا لکه مو په لکه سیکوینسي چې سمال سره بنده دا غنوي چې زه خپل لغه کوم لکه چینج کوم په لایف شي یا مو ته په ضرورت ته زه ویلنګ یم چې بنده ویلنګ مش اختر پاستا کار کوي شي چې ویلنګ مش کارو سره کوي شي کا چایلډ روشي هغه سره کار کوي شو لکه اف اټس ا چایلډ آی کین ډو تھراپي ود د چایلډ کا سپیچ تھراپي د کا پلی تھراپي دا د چایلډ سره کوي شو پس نه څه طریقه پنده او چې اډلټ راشي چې سمره سره خپل مرزي نه اندر هغه لزه سره کار نشو کوي دا ډېر امپورټنت ده خبره شي او بکر صاحب دا اکثر ډېر زیات زموږ په دې اوس معاشره کې دا هم ډېر زیات رواج دغه شوی دی او بخښنه غواړم معافي سره زموږ په پښتون کلچر کې که نه چې لکه زنانه باندې لاس اوچتول دا ما په خیال چې د دې لږ څه داسې دغه کول پکار دی مطلب یو سړی چې کوم دی هغه به ذات خود یو سربراه دی او د هغه خپل یو روب وي چې هغه که لږ غصې سره خبره وکړي یا سترګې پوره کولاو وکړي نو پکار دی چې د هغې خپل یو روبي نو چې تاسو لاس اوچت کړو نو هغې خو هغه دغه یو ختم شو بیا یو ګناه جهالت ته جي لاس اوچتول په دې باره کې قرآن پاک څه مونږ ته وایي د ښځو چې کوم دی د دې اصل وجه جهالت دی او دا یو غټ مردانګي دی چې ښځه مې ووهله دا یو نرتوب ورته ښکاري حالانکې موږ چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زندگی مبارک وګورو هغې چې کم خپلو بیبیانو سره کم لایف تیر کړی دی کم لکه څومره د مینې او محبت دی هغه نن زموږ په معاشره کې ډېر کم میلاویږي موږ ته ایون دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې بیبي ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها سره هغې سره به اورم غږل نن موږ تاسو خپله لکه اورا غږلی شئ خپل وی کوي وخپله زموږ پیغمبر کور کې که څوک کار کوي که نه د ننو سره نو بده خبره خلک بده وایي دا وایي د پښتون معاشره کې خو ډېر خلک وایي وایي دا وایي د ښځې ډله دی حالانکې دا خو د پیغمبر اسلام سنت دی چې ته خپل کور کې خپل کار خپله وکړې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره چې کوم رویه وه موږ چې هغه په ځان کې راولو او هغه فالو اپ د هغې والو زموږ معاشره به خپله ټیک شي جی بالکل ما په خیال چې دی کې څه داسې دغه نه دی اکثر موږ دا وایو یار چې ته د ښځې نه یېرېږي د ښځې نه به څه یېروي دا خو یو ریسپیکټ دی جی چې تاسو ښځې ته ورکوئ او ما په خیال چې ګورئ زموږ یو برادري ده میمن برادري کراچۍ والا که نه هغوی باندې الله پاک دومره کرم دی که نه په کاروبار لحاظ سره وګوره هغوی کې سر زموږ یو ماشوم هلته واده ده سر هغوی چې د کومه عزت کوي د ښځې اوهو مطلب چې داسې عزت کوي که نه چې یار موږ په خپل هم پریشانه شو چې یار واقعي داسې هم کیدی شي مطلب که د خپلې ښځې د خپلې زوجه ډېر زیات تهذیب یافته معاشره هم داسې دي او بیا چې کوم دی داسې د ښځې په نظر کې د خاوند عزت هم زیات وي بالکل چې وال ټکولي لکه جي د ښځې او د ښځې او د خاوند د تعلق دا صرف د هغې په منځ کې نه دی دا بلکې د دوو خاندانونو یو تعلق دی بیا د هغې د راتلونکو نسلونو بالکل او بیا اکثر موږ څه کوو چې د ټولو په مخ کې ورټو مطلب که زموږ مشران ناست دي زموږ څوک میلمانه راغلي نو موږ د دې څیز هم خاطر نه کوو حالانکې که تاسو اختلاف وي نو په یوازې کې خپل ځان کې دغه کولی شي لکه اوس تاسو یو مثال به پېښ کړم یو ځناور سپی م ساتلی دی
هغه تاسو دې ځای کې د خلکو په مخ کې وایي ما خو ساتلي ډېر چې د خلکو په مخ کې هغه یو ټب ورکړي هغه دومره غوسه کوي او خفګان کوي بیا تا له خواله نه راځي وایي چې تاسو بیا یو خپله زنانه خپله ښځه دی دا لکه اوس دا خیام وایي د دې دپاره دا بابي راغلی ده د ارجنټینیا نه نو چې دی د دې حق ادا نه کړي او د دې خیال ونه ساتي نو ظاهري خبره د هغه به ډیسارډ شي او ځي به نو چې د یو زنانه دا تا له راغلې ده پلار یې پرېښود او کور یې پرېښود او مور خویندې ګوریان هغه یې پرېښودل او تاسو له راله او چې دغه والټه کول دلته ګوري نو خو به بیا مونږ خو زیاتره ارباز به بای نیم مسلمانان یو او هغه څیزونه ټول چې کوم دي نو پرېښودي دي زیاتره تاسو وګورئ ایمانداري شوه یا دغه شو نو هغه به تاسو ته پرې نور خلکو کې ملاویږي بار خلکو کې دروغ به نه وایو دا یو کوالټي دی لکه زه خو پاتې شوم دی سره که نه که هر حال نو دروغ نه وایي چېرته زمونږ پښتانه مونږ هم وایو بلکې نه پښتانه نه دا خیر زمونږ بالکل یو معاشرتي او برايي ده دا ټول پښتنو نه خبره قسم صرف پښتنو کې نه خو داسې اسانه خبره ده قسم فیکټریان لکه زه په موز مې کوو یو ورځې او دی ناست لومبی ورځې ویلا چې دی راغلي وو ما موز کوو نو هغه موز ما ډېر لکه مونږ تلوارې را باندې موز کوي که نه زر زر کوو هغه دی ما ته هغه موز ما له دی کرېک کړو ما ته ویل چې موز مې وکړه ما ته چې رالم ما ته یې ویل چې دا خو موز وکړه خو په دې وی ته چې څه ووایې ته پې هم پوه نه شوې ته به څنګه وې دا کوې تا خو دومره زر زر موز وکړو وی ښه په مزه مزه وي موز کوه نو هغه ما د هغې نه هغه دغه وکړو نو د هغې نه پس ما خپل موز چې کوم دی نو ډېر سلو کړو دا ما ته یو دغه میلاو شه که نه دی نه بل زه دغه ته تللی که ایمانداري وګورې نو زیاتر خلک چې کوم دی نو د جاپان خلک وایي ایماندار دي زه خپله تللی وم جاپان ته ما هلته لیدلي دي خلک که نه چې که تاسو وکړو زما نه په ایرپورټ کې موبایل پاتې شو په کاونټر باندې کوم ځای کې راتلم واپسای کې هغه موبایل چې کوم دی نو چې پاتې شو دوه موبایل یې ما سره یو ما راډ ځان سره یو رانه پاتې شو ما بورډینګر څو شو ویټینګ ایریا ته چې زه رالم هغه یې هغه هر څه کیمرو کې وکتل چې دا کم کس نه پاتې شوی ما پسې هلته راړه او باقاعده یې ما ته چې کوم دی نو سوري وکړه چې مونږ تا ته په وخت باندې دا ونه وي چې دا ستا نه پاتې شو که تا ته تکلیف ملاو شوی نو تر دوره پورې هغه خلک چې کوم دی نو انسانیت دلته هم شته او شته بالکل شته بیګا ما نه موبایل پاتې اسلام آباد هوټل کې آیفون او زه بیا ما ته د شپې یاد شو چې موبایل مې غیب دی دوه را سره کال مې وکړ جی یہی پہ پڑا ہے دلته هم شته دا نه چې بالکل نا امید شو مونږه جی ما په خیال زمونږ جی پکوړاز آر ریډي زمونږ پکوړه چې دی هغه ریډي شو all credit goes to لیلا لیلا زمونږ پکوړه چې دی هغه vegetable bangan پکوړه now you know because we are fasting so we cannot have it right now we'll have to wait for it but I hope you know it looks good so it will taste good too it smell good also اوکے او دا مونږه جوړ کړی دی ډال دا کوکنګ اویل کې جہاں مامتا وہاں ډالډا okay you say جہاں مامتا وہاں ډالډا اوکے او دا مونږه جوړ کړی دی کوکنګ اویل کې او دا مونږه جوړ کړی دی ډالډا کوکنګ اویل کې بیکاز جہاں مامتا وہاں ډالډا اور اوس وایا چې مینوالو مونږ اخلو بریک مینوالو مونږ اخلو بریک رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان ویلکم بیک هم پښتون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو او مونږ سره د لیلا اینڈ خیام سر جی لیلا جی say same thing in Pashto like a word like what you know what his mother to whom you call the relation the mother-in-law in Pashto واخي واخي خوخه واه بزغه کمال دی چې خواغه خوخه دا کمال دی ستا خوخه ده واه زما خوخه دې رخ کولې دې رخ کولې ده ماشاءالله زما مور وسره چې کوم دنو انګلیش هم زده کوو هغه د دې ژبه چې کوم دی دا چې کله ثوابای کوو نو اسپینش پې زده کړه کوله چې دا څه ته وایي دا څه چې څه څیز به راغسته که نه د هوم یوز چې کوم څیزونه دي هغه زیاتر څیزونه زده کړي دي چې دا کور ته موږ لوټ شو چې هغه ته څه وایي نو سپینش کې ورته ووایي دغه څیز راواله که نه زه ورته هم تاسو خو زما نه ښه زده کړو تېله او انګلیش هم هغه ورسره وایي لکه تعلیم یې نه دی کړی خو دې سره چې کوم دی نو زده کوو دا خبره ده ډاکټر صاحب کچھ کہیں
इनके बारे में कहूँ या ओवरऑल कहूँ? आप अपने बारे में बता दें, कुछ जनरली कोई बात कर दें। अच्छा, मैं इनको अभी जैसे हम ये बात कर रहे थे और ये उसके बारे में बात कर रहे थे कि जब आप इनसे क्वेश्चन पूछे थे कि जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसके बच्चे पे क्या इफेक्ट होता है, तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि हम अब बड़े हो गए, हमारी ज़िंदगी गुजर गई है, और मैं उर्दू इसलिए कह रही हूँ कि मेरे पास उर्दू में एक्सप्रेशन अच्छा है, पश्तो में हमारे पास नहीं, हेल्थ के वर्ड्स आप उर्दू ही बोलें, आपकी पश्तो में समझ ही नहीं आती। हमें भी नहीं समझ आती। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि पश्तो में बोले तो इसलिए जो है ना थोड़ा इशू शायद हो जाता है उससे। लेकिन द पॉइंट इज़ दैट कि जब भी डोमेस्टिक वायलेंस किसी के सामने हो रहा था, बच्चों के सामने होता, तो उनको लगता है कि अब्यूसिव फैमिलीज़ के अंदर है ना, इट्स ओके। और हमने बहुत सारी ख़वातीन को अपनी ज़िंदगी देते हुए देखा है, और जब वो लड़कियाँ बड़ी होती है तो जब वो किसी का इंतखाब करती है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि डेटिंग जैसे लोग करते हैं या लोग अपने लिए खुद जैसे इन्होंने सेलेक्ट किया अपने लिए, तो उसमें उनको लगता है कि कोई बंदों के साथ अब्यूसिव हो रहा है तो वो उनका ख्याल रख रहा है या उनकी परवाह कर रहा है, या अगर कोई आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, आपकी हर चीज़ के बारे में पूछ रहा है, तो आपको लगता है बंदा बहुत ज़्यादा हुआ, हालांकि वो आपके ऊपर शक कर रहा होता है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। तो लड़कियों को समझ नहीं आती अनलेस बहुत लेट हो चुका होता है, और इसी वजह से हमारे साथ बहुत सारी लड़कियाँ जो ब्लैकमेल भी हो रही होती हैं। तो घर के अंदर अगर माहौल ठीक नहीं होता तो सारा असर बच्चों के ऊपर होता है, और सबसे पहले वो अपने आप से नफरत करना शुरू कर देते हैं। यानी कि इफ समथिंग इज हैपनिंग लाइक दैट, बच्चे पेरेंट्स से नफरत नहीं करेंगे, बच्चे अपने आप से नफरत करेंगे। क्योंकि जब हम कपल थेरेपी करते हैं तो हमारे पास जब आते हैं तो ये कहते हैं हम इस बच्चे की वजह से शादी में बैठे हैं, अगर ये बच्चे ना होते तो हम कब के अलग हो चुके होते। और यही चीज़ बच्चा सुनते सुनते बड़ा हो रहा होता है कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप की ज़िंदगी में बुराई आई हुई है, वो लोग खुश नहीं हैं, उनकी ज़िंदगी खुश नहीं है। सो मैं उनको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपनी रिलेशनशिप्स पे काम करें, काम हो सकता है, थेरेपी पे जाएं अगर थेरेपी ले सकते हैं, एंड इफ़ यू कैन फाइंड अ वे कि आप सेपरेट होना चाहते हैं तो आप तरीके से करें, एंड अगर नहीं तो कम से कम अपने इख्तलाफात बच्चों के सामने डिस्कस मत किया करें कि अगर आपको कोई भी वो है। और एक और चीज़ कि अक्सर जब ये सिचुएशन होती है तो पेरेंट्स जो है ना बच्चों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो माँ के साथ एक बच्चा होता है, बाप के साथ एक बच्चा होता है, और दोनों उसके थ्रू ना अपने आप को वो करने की कोशिश कर रहे होते हैं या प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि हम तो बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है बच्चे का ही हो रहा होता है कि इस पुशिंग पुलिंग में आप बच्चे को इस्तेमाल कर रहे हो, बच्चों को इतनी छोटी एज में बड़ा होकर जो है वो एक्ट करना पड़ता है, या बच्चों को अपने पेरेंट्स की लड़ाई ख़त्म करवानी पड़ती है, तो उसका बचपना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मैम, आप न्यूरो डाइवर्जेंट कम्युनिटी में इंटरसेक्शनलिटी पर काम कर रही हैं, इसका मतलब और क्या है? ओके, बेसिकली जो इंटरसेक्शनलिटी का मतलब ये था कि जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे, हम सब डिफरेंट जगहों से हैं, तो ये इंटरसेक्शन है, सोसाइटी का इंटरसेक्शन है। तो हम जब भी मेंटल हेल्थ की बात करते, थेरेपी की बात करते, तो मेरे लिए एज ए थेरेपिस्ट ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो किस कल्चर से। फॉर एग्जाम्पल अगर वो पख्तून कल्चर से, तो मुझे आइडिया है कि पख्तून कल्चर में शादी कैसे होती है। अगर अर्जेंटीना से, तो मैं यूरोप में बहुत काम किया हुआ है, मेरा उन्होंने काम बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड भी किया हुआ है, तो उनके साथ तो मुझे आइडिया कि वहाँ पे चीज़ें किस तरह से होती हैं, वहाँ पे रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, वहाँ पे जो है माँ ज़्यादा चीज़ों को देख रही होती है, जैसे अपनी माँ का ज़्यादा जिक्र करी कि अम्मी ने ये कर दिया, अम्मी ने फैसला कर दिया, हालांकि हमारे पख्तून में बाप फैसला करता है, इनके साइड पर माँ ने फैसला किया, तो ये चीज़ें डिफरेंट है। तो इसका यहाँ पे आना है, इसको क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी हैं, अब बाहर लोगों को देख के इसको ये लग रहा हो कि इसको जो है लाइक शी इज़ मोर इंटरेस्टेड इन हिम। मैं ये नहीं कह रही कि वो बुरे हैं, बट द पॉइंट इज दैट कि शी वांटेड टू अंडरस्टैंड द कल्चर। उसको वो कल्चर, उसको पख्तून कल्चर पसंद आया, उसको ये जगह पसंद आई, इसके यहाँ के लोग पसंद आए, उसको यहाँ की रिस्पेक्ट जो खवातीन की होती है, लाइक वी एज अ पख्तून वुमेन, हमें घर से बहुत रिस्पेक्ट मिली है, हमें वहाँ के लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसी बात नहीं कि औरतों की रिस्पेक्ट नहीं है, हमारे गाँव में लड़कियाँ उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, लड़कों से ज़्यादा पढ़ गई हैं, वो ज़्यादा टैलेंटेड लड़कियाँ हैं वो। तो ये किस वजह से कि आपको पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट मिल रही है। सो जैसा न्यूरो डाइवर्जेंट की बात करें, बेसिकली हम कहते हैं एडेड डिसेबिलिटी, ऑटिज्म या ADHD की। जब हम ऑटिज्म या ADHD को डिफाइन करते हैं, हम लोगों ने इस चीज़ को अब एडवोकेट करना शुरू कर दिया कि हमारे पास जो क्राइटेरिया आता है वो वाइट अंग्रेज़ों का क्राइटेरिया है, लाइक वाइट मेल है और वो अंग्रेज़ भी है। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है जब हम पढ़ते तो हमें लगता है ये तो हमारी बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं, मतलब उससे गुस्से में कुछ कह देते हैं हमारे बिल्कुल नॉर्मल बात बनती है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग गुस्सा करते हैं, आपस में लड़ाई हो जाती है, तो ये तो हमें नॉर्मल बिहेवियर लगता है कि हम बहुत, जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा बहुत एनर्जेटिक है, तो मैंने कहा मैं तो बहुत एनर्जेटिक, मैं बहुत हाइपर हूँ, तो मैं क्या इस बीमारी के अंदर आ रही हूँ? तो ये क्वेश्चन हमारा खुद भी माइंड में आता है। तो इसके लिए हमारे कल्चर का अपना क्राइटेरिया होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हमारे पास अपना क्राइटेरिया आएगा तो हम डायग्नोज अच्छा करेंगे, साइकेट्रिस्ट अच्छा डायग्नोज करेंगे, दवाई उसको अच्छी मिलेगी, फिर हम ट्रीटमेंट भी अच्छी प्लान करेंगे उसके लिए। अच्छा, आप क्योंकि हर वक्त मतलब एक डिप्रेशन का सामना करती हैं, जो मरीज आते हैं डिप्रेशन होते हैं, वो अपने एक आपको अपने सारे एलिमेंट्स बताते हैं, तो डेफिनेटली डॉक्टर हैं आप भी, तो उसका आपकी ज़ात पे कुछ असर पड़ता है, तो हाउ डू यू बैलेंस इट? इसके अलावा आप फिर क्या ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर करती हैं कि अपने आप को बैलेंस रखें? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि हमने, क्योंकि एज अ थेरेपिस्ट एक तो हमने अपने पर बहुत काम किया होता है, लाइक स्टिल ट्रेनिंग्स हमारी चल रही होती हैं
कि अभी भी वीक में 2-3 दफ़ा 4 घंटे के लिए मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ. जैसे न्यू डाइवर्सिटी की मैंने जेंडर की ट्रेनिंग अलग ली हुई है, लाइक बच्चों में कैसे, लड़कियों में किस तरह से होता है, तो हर इसकी अलग ट्रेनिंग लेनी पड़ती है हम लोगों को. तो अगर अपनी मैनेजमेंट की बात आती है तो उसमें ऐसा होता है कि एक तो इफ़ आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे देन आई एम नॉट गोइंग टू वर्क. मैं फिर आज थेरेपी नहीं करूँगी. बच्चों के साथ भी मैं ऐसा ही करती हूँ क्योंकि उन पे, और मुझे उस टाइम पता चला था, मैं बहुत अपनी ट्रेनिंग में थी स्टार्ट में, तो मुझे मेरे टीचर ने डांटा, मैं बहुत शरारती थी, बहुत गुस्सा करती थी, उनकी बातें सुननी थी, तो उन्होंने मुझे डांटा और कुछ बोला तो मैं ऐसे करके बैठ गई. तो बच्चा नहीं बोलता था, वो मेरे से लैंग्वेज सीख रहा था. फर्स्ट टाइम बच्चा मुझे आगे बोला, कहता टीचर आपको क्या होगा. उसकी फर्स्ट कम्युनिकेशन थी मेरे साथ. ऐसा बच्चा जो कभी नहीं बोला, जो सिर्फ जिंगल्स पढ़ रहा है, जो कभी गाने गाता है, कभी पोइम्स पढ़ रहा है, बोलता नहीं है, लेकिन उसकी फर्स्ट कम्युनिकेशन मेरे साथ ऐसी थी. फिर उसे मैंने अंदाज़ा लगाया कि आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, अपनी ज़्यादा टेक केयर करूँगी. तो जब इफ़ आई एम नॉट ओके मैं नहीं करूँगी. मेरे डेज होते उसमें मैं काम नहीं करती, सिर्फ वीकेंड्स में मैं काम नहीं करती. उसके अलावा म्यूज़िक जैसे वो मैं सुन रही होती हूँ, मूवीज़ में देखती हूँ, मैं मूवी फ्री, बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखती हूँ. बच्चों के साथ काम करना होता तो फिर उनके भी उसमें भी मुझे हेल्प करती हूँ. उनको कैरेक्टर्स बड़े पसंद होते हैं, और स्पेसिफिकली ऑटिस्टिक और ADHD बच्चों को ना ये एनिमे और ये कैरेक्टर्स बहुत पसंद होते हैं, सुपर हीरो बहुत पसंद होते हैं. तो फिर मैं उनके साथ रिलेट करती हूँ. तो जितना मैंने काम किया तो मैंने अपने आप को उस चीज़ से रिलेट भी किया. इसके अलावा मैं फिजिकल एक्टिविटी करती हूँ, कोई ना कोई एक्टिविटी, जैसे मैं प्रॉपर तरीके से ताइक्वांडो खेलती हूँ जिस तरह से. तो आई एम लर्निंग दैट. वो मेरे लिए जो है ना एक ऐसी जगह है जहाँ पे इवन वो जेंडर का वो भी नहीं है कि यार लड़का है लड़की है, बस मैं वहाँ पे इंसान हूँ. वो फ्रीडम मुझे वहाँ पे मिलता है. तो ये मेरे लिए फिर बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल सही बात है जी. अब्दुल्ला से नन सबा मतलब दरून तरमियान जम चे कम दे नो डेर नाचाकी हुई और अक्सर चे कम दे कना नो आगा कशरान चे कम दी अगई डेर ज़्यादा बेअदबी हम कवी नो पदी के चे कम दे नो द मशरान ब्या स दगा पकार दे चे आगुई सर संग पेश राजी चे आया सख्ताई सरा या नरमई सरा. نو سختي خو جی د مسلې حل نه دی. لکه د دې بنیادی وجه چې وختي څنګه تاسو دغه تپوس وکړو که نه، بنیادي وجه زمونږ هماغه ده چې مونږ د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم هغه لایف هغه مونږ نه دی سټډي کوو، نه مونږ فالو کوو، خو بیا چې سټډي کوو که نه. نو مونږ چې وګورو نو د هغې بنیادي هماغه زمونږ پیغمبر مونږ ته هم دا وایي چې لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. زمانه نه دی، مطلب د دې حدیث مبارک دا چې زمانه نه دی، یعنی زما امتی نه دی، زه به شفارس نه کومه چې چا د خپل مشر ادب ونه کو، چا د خپل کشر باندې شفقت ونه کو. موږ چې دغه یو حدیث هم څنګه خپل ځوانانو ته نوي کول ته ووایو، نو د دې په ذریعه هم انقلاب راځي. وجه هم دغه ده زمونږ په معاشره کې دغه دا تاسو چې کم یاد کو نن نوي کول کې دا شی ډېر دی. د مشر ادب ختم دی، د کشر شفقت ختم دی، او یو فساد یو ماحول دی، او بنیاد د پیغمبر د لایف نه زموږ نه خبرې ده. سر نن سبا خلکو ته اسلام ډېر مشکل لګي. آیا اسلام مشکل دی یا موږ خلکو جوړ کړی؟ اسلام ډېر انتهایی آسان دی. بیسیکلی زموږ په بر صغیر پاک و هند کې د یو مایند سیټ دا کریټ کړی جوړ شوی دی، بلکې دا په موږ باندې لاګو شوی دی چې زموږ په دې معاشره کې اسلام یو ډېر سخت دین ښولی شوی دی. او دا چې کم زموږ معاشره کې موږ ته کم کیدای شي په ما باندې څوک پته هم ولګي، خو لکه بیسیکلی زموږ د دین ښودونکو موږ ته دا دین ګران کو. حالانکه موږ چې خپله قرآن مجید او د پیغمبر علیه السلام حدیث مبارک ووایو، نو هغې کې خو هغه خو دومره آسان دین دی، دومره آسان چې یو نوی تاسو وګورئ څومره خلک مسلمانېږي. وجه څه ده چې قرآن او حدیث سټډي کړي، هلته پته ولګي چې دا خو څه ناشنا دین دی او د معاشرې مطابق دین دی، زموږ دپاره سهولت دی، دین ډېر آسان دی. جی خیام صاحب، زه خو د مولانا صاحب خبره وکړه، زه اصل کې زیات تر دغه کوم چې زمونږ خلک قرآن وایي خو صرف ریډینګ باندې، ما خیال ترجمه چې کوم دی چې د قرآن ترجمه مونږ دوی باندې مو ویلې دوی ته مو اوس شروع کړې د سپینش ترجمې والا ما ورته هغه قرآن را کړی دی، نو هغې باندې موږ ورځي هر څه اوس چې موږ راتلو نو لاندې مونځ وکړو، او نو زه وایم چې قرآن په ترجمه باندې چا ووایي نو ډېر څیزونه کلیر شي که نه. مو په ترجمه زیات تر خلک نه وایي، ناظره بس ووایي د هغې نه پس چې کوم دی نو وایي چې ګینې بس دا ما را وکړه. په دې روژه کې مونږ د قرآن ختم وکړو، خو که مونږ یو سپاره په ترجمه ووایو نو زما په خیال دغه ختم نه به مونږ ته دا ډېره فایده وکړي. اګزیکټلی اکثر لکه تاسو وګورئ ختم د وجې نه خلک تراویح نه کوي. زه خو هلته لاهور کې یم نو میجورټي نه کوي. ولې یار کون ختم میں ساری رات کا 3 گھنٹے نو زه ته هم دا تا باندې فرض خو نه دی ختم کول، تراویح در باندې سنت مؤکده دی هغه وکړه.
او د قرآن دا تاسو شوی خیامبۍ رالیږلو وجم قرآن بیانوي سوره ابراهیم په اولنی آیت 14 سپاره ده و فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته الله فرمایي دا کتاب عظیم الشان ما راولېږو تا باندې مبارکن زمونږ خلکو دغه ځای پورې منلی چې مبارک د افتاح کې کېده جنۍ سره سر باندې چې واده کېږي په سر کېده روغه پکې قسمونه پې وخوره خو دغه مخکې جمله بیا موږ نه منو فرمایي لیدبروا آیاته چې تدبر د دې په آیتونو کې وکړه نو چې موږ هغه مقصدي د قرآن هغه رالیږلو کم وجه ده هغه موږ شاته پرېښودو نو زموږ معاشره کې خو انقلاب نه راځي علامه اقبال یو ځای کې وایي وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر بس بالکل خبر همدغه ده که نه چې اوس دوی هم دا خبره وکړه لکه د دوی چې کوم مطلب بیکګراؤنډ دی ارجنټینا غوندې موږ نه او دوی چې یار دا دومره خلک دي دومره پاسته خلک دي دروغ نه وایي صاف ګو دي او تاسو دا وګورئ چې په دنیا کې چې کوم دی نو په نمبر 1 کې په دیانتداري کې چې کوم دی هغه جاپان خلک دي ما وایي که تاسو پاکستان یادوئ بالکل هم نه دی الله دې وکړي چې پاکستان دې په هغه دغه راشي خو بهرحال خبره دا ده چې هماغه راشي چې د الله خو یو منو خو د الله یو الله یو دا ستاسو جمله ماته یاد ده ډېر ځایونو کې وایي الله کو ایک مانتے ہیں لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتے زمونږ دین جی سوري زمونږ دین زمونږ ته دا خولی دی موږ نماز حج زکات دا زمونږ دین دی دا بس دین دی دین اخوا دین نشته زمونږ جی جی بالکل صحیح دغه دین دی زمونږ موږ او د روجي اهتمام خلک کوي او ښه خبره ده چې زیاتره خلک کوي زمونږ پښتنو کې مو دلته په پاکستان پوره پاکستان کې وګورئ خو موږ چې کوم دی نو حالانکې هغه هم فرض دی او دا هم فرض دی نو د دې ته ډېره دغه ورکوي او موږ چې کوم دی چې کوم 15 وخته فرض دی او هغه لږ دغه کړی دی که نه نو پکار ده چې موږ 15 وخته کوو نو زما په خیال موږ 15 وخته او قرآن په ترجمه او موږ دا ولې نه کوو اصل کې موږ ته پته نه شي چې دا موږ د څه شی موږ نه موږ خبر نه یو چې دا موږ کې موږ حضرت علی رضی الله عنه فرمایي قول مبارک ته وایي زما چې کله ضرور شي چې زه الله سره خبرې وکړم وایي زه موږ ته ودرېږم موږ شروع وکړم دا وایي زه خپله الله سره کلام کوم او چې زما ضرور شي چې الله ما سره کلام وکړي د قرآن پاک کلا وکړم قرآن پاک کلا وکړم بالکل صحیح خبره ده So Laila, did you enjoy the show? Yeah, very. Thank you so much for inviting. Yeah. So nice of you. We pay you homage. We pay you all the best wishes. May Allah Pak protect you from evil eyes. May you always be together, through thick and thin. And it's really an honor to have you with us on our show. Thank you. اور تاسو دا ټول هم ډېره مننه جی ډاکټر صاحب آپ کا ابوبکر صاحب اور خیامه والله چې ډېر ښه کار دې کړی دی او الله دې ټول عمر همدغه شان روحانه لره او روحانه به دې ساتي ځکه چې ته سپین نیته سړی او ځکه سپین نیته سړی چې کوم دی هغه الله یې چرم نه خرابوي تاسو ډېره شکریا چې تاسو موږ ته دعوت راکړو او زموږ یو خواهش هم تاسو سره ملاقات چې کوم دی موږ تاسو ټول عمر په سکرین لیدلي نه لایو ولیدئ که نه نو موږ ډېر زیات خوشحاله چې خپله او دی هم ګورو په ټیک ټاک باندې چې کوم دی زیاتره سوشل میډیا نو ډېره مهرباني د عام پښتون ډېره شکریا چې موږ ډېره مننه جی تاسو دا ټول ډېره مننه مینوالو موږ پروګرام ختمو او انشاءالله سبا به تاسو سره ملاقات کوو یو نوي پروګرام او نوي مېلمنو سره خو زموږ د پروګرام اختتام چې کوم دی که نه هغه به لیلا we will ask you to please recite an Arabic naat. Okay, first one. First one, little. مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا قان في عطفه لليتامى دفا هن قلبي له فدشوكني ليس هرج سوى شربة من يدي الصلاة عليه السلام عليه يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبنا بالإسلام
يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد خير رمضان